حضرت ابراهیم علیہ السلام د الله ذوالجلال یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی او قرآن حکیم کې الله بار بار ذکر کوي، یو ځل نه دو ځله نه، په 25 سورتونو کې الله د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی دی. 25 سورتونه او په 63 آیاتونو کې ذکر دی. او بیا زمانه د نبی علیہ السلام نه ډېره مخکې تېره شوې ده، تقریبا د نبی علیہ السلام نه 2500 کاله مخکې ابراهیم علیہ السلام تېر شوی دی. د حضرت عیسی علیہ السلام نه 2000 کاله مخکې تېر شوی دی. او د پیغمبر علیہ السلام ته چې الله کوم خطابونه ورکوي نو د ابراهیم علیہ السلام ذکر کوي، واتبع ملت ابراهیم حنیفا. اے پیغمبره د ابراهیم علیہ السلام د دین پیروي کوه، د هغې تابعداري کوه. کان حنیفا مسلما، الله فرمایي چې دی د بت پرستۍ نه ویزار او د بت پرستۍ نه پاکو او د الله ذوالجلال تابعدار پیغمبرو. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. الله فرمایي چې د ابراهیم علیہ السلام مذهب نه یهودیت او نه عیسائیت او دا ټول د هغه نه وروسته راغلي دي. هغه دوه پړیقه نو، یو مخیزي مسلمانو د الله تابعدارو. نو بار بار رب العالمین نبی علیہ السلام تا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابه تا امت تا د ابراهیم علیہ السلام د تابعدار ذکر کئی. او که تاسو تاریخ باندې نظر واچوئ نو دا حقیقت دی، په دې به پوه شئ چې د رب العالمین د وحدانیت دپاره، د الله ذوالجلال د خپلو صفتونو دپاره او د الله د توحید د خورولو دپاره او د کفر او د شرک په مقابله کې حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کومې قربانۍ ورکړي دي نو یقینا هغه قابل ستایش دي. ابراهیم علیہ السلام چې په کوم کور کې پیدا شو هغه کور د بت پرستۍ نه ډکو. پلار یې بت پرستو. قرآن حکیم کې الله د پلار نوم ذکر کوي، اذ قال لابیه آزر. د پلار نوم یې آزر دی. او عام مورخین لیکي چې د پلار نوم یې طارق و په خې سره. نو څوک وایي چې دا آزر د ابراهیم علیہ السلام پلار نه دی، دی ترو او د پلار نوم یې آزر دی. لیکن زمونږ محققین علما مفسرین لیکي چې نه، د پلار نوم یې آزر هم دی، طارق هم دی، دا یو کس دی. خپل نوم یې طارق دی او آزر لقب دی. لکه اوس هم د یو سړي یو نومي، یو یې ځان له یو لقب ښودي، یو داسې وصفي نومي چې په هغې هم یادېږي. نو خلک یې دواړه نومونه اخلي. مولانا اشرف علي تانوي، اشرف علي رحمه الله دی نوم دی، تانوي د هغه یو صفت دی. نو په دواړو یادېږي، څوک وایي مولانا اشرف علي صاحب او څوک وایي تانوي صاحب رحمه الله. دغه رنګې د ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم خپل نوم طارق او آزر د لقب دی. آزر څه ته وایي؟ نو علما لیکي چې آزر بت پرست ته وایي، د بتانو عبادت به یې کو. بعضې علما وایي چې آزر بتانو سره محبت کوونکي ته وایي، چې څوک بت سره مینه کوي. مجاهد زمونږ د تفسیر لوی امام دی رحمه الله، هغه وایي چې دا آزر د هغې بت نوم و چې د ځان له کور کې ساتلی او سجدې به یې ورته لګولې. هغه نوم د ده دی، ځان له هغه صفت هغه نوم مقرر کړی دی. بهر کیف چې سترګې وغړولې
ابراهیم علیه السلام نو کورې د بت پرستی اډه وه. پلار بت پرست، مور بت پرسته، قوم ټول هندوان بت پرست، بادشاه بت پرست، د بادشاه وزیران چې څومره دي هغه ټول بت پرست دي. تر دې حده پورې چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې چې کوم حکومت دی د هغې سرکاري مذهب هم بت پرستي وه. لکه زمونږ سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی، د مسلمانانو د ملکونو سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی. د چا سرکاري مذهب هندو مت وي، د چا سرکاري مذهب هغه بت پرستی وي. نو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې کوم د سرکار مذهب و، د بادشاه مذهب و او د قوم مذهب و، هغه هم ټوله بت پرستی و. خلکو به ځان له بوتان جوړول، په کورونو کې بوتان پراته، په سړکونو په چوکونو کې بوتان پراته، د بادشاه دربار کې بوتان پراته، ټوله بت پرستی وه. ابراهیم علیه السلام چې کله سترګې غړی او لږ غوندې لوی شو، الله قرآن حکیم کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ماشوموالي کې دله مونږ پویه ورکړې وه. د ده د ذهن کې مونږ د ماشوموالي نه د بت پرستۍ نفرت پیدا کړو. د الله د یووالي، د توحید او د وحدانیت سوچ او فکر دا د ماشومو کې مونږ د په دې ذهن کې اچولې وه. دته مو دا خبره ښکاره کړې وه چې الله یو دی، شریک نه لري. وکنا به عالمین، الله فرمایي مونږ ته د پته وه، مونږ په دې پوی وو، یقینا د الله په دې علم دی چې د ده دا وجود، د ده دا ماده د دې خبرې قابله ده، په ده کې دا صفت شته چې د نه نبي جوړ شي او دې بیا خپل قوم ته د رب العالمین د وحدانیت او د یووالي دعوت ورکي. اذ قال لأبيه وقومه، خپل پلار ته خپل قوم ته لومبي نصیحت کې ورکوي. سوی ورته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، دا د بوتانو د ډانچو د دې څیزونو عبادتونه کوئ، دا څه کوئ تاسو؟ نو چې سترګې کله غړئ ډېر خوبصورت او ابراهیم علیه السلام مزیدار خشته او ډېر زیات مینه ناک و محبتي و. نو داسې ماشوم چې هغه خشته وي او ډېر مینه ناکي محبتي وي، هغه سره قدرتي طور د خلکو مینی. د مور هم ډېر خوښ و، د پلار هم ډېر خوښ و. نو چې لږ غوندې لوی شو په خبرو اترو، لکه دا ماشوم چې کله بابا او بیبي شروع کړي او د هغې نه پس خبرې شروع کړي، دا ډوډۍ یخه ده، دا ګرمه ده، دا د جوارو خورم او د غنمو نه خورم، دا ماشوم کې چې دغه صلاحیت لږ پیدا شي، چې دغې وخت ته ورسېد نو یو ځل د مور نه تپوس کوي مورې ستا رب څوک دی؟ لاول ځان یادوي، مورې زما رب څوک دی؟ زما پروردګار څوک دی؟ مور ورته وایي زه تا زه پالم که نه بچې، تا له پی زه در کوم، تا له جامې زه بدلوم، تا زه پاکوم، ستا رب ستا پالونکی ستا پروردګار زه یم. اوس که بل ماشوم و چپ پاو، د ګړومبې ورته مور ذهن ته دا خبره واچوله، عقل هم دا وایي زمونږ دا ښه عقل، دا کنده عقل. وی مورې ستا پروردګار څوک دی؟ ستا پالونکی څوک دی؟ تا له ډوډۍ څوک راوړي؟ تا له جامه څوک درکوي؟ وی ستا پلار آزاد. دا د هغې په ذهن کې پرته یو نقشه، زما رب هغه دی، زما پروردګار ستا پلار دی. مورې زما د پلار رب څوک دی؟ د هغه پروردګار څوک دی؟ وی نمرود بادشاه زمونږ لوی رب دی، مونږ له ډوډۍ راکوي، مونږ له تنخوا راکوي، مونږ له کورونه راکوي. مورې د نمرود رب څوک دی؟ نمرود خو به هم چا پیدا کړي که نه، هغه له به هم څوک ډوډۍ ورکوي، هغه له به هم چا شکل ورکړي. وی چپ بچې، بل خبره دې وکړه نو مخ دې وهه. دا څه وی؟ نمرود د پاسه بل رب څه کم دی؟ وی نمرود خو زمونږ لوی رب دی.
زمونږ لوی پالونکی دی. نه 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 مورې داسې نشي کېدی چې زما ته شوې او ستا زما پلار شو زما د پلار نمرود شو خو د هغه به هم څوک یې که نه څپېړه یې نیغه کړه په دا مخ یې ووو. نن نه پس د دې خبرې نوم دې واخیست او بادشاه ته خبره ورسېدله زموږ سرمن به وباسي. نمرود د ځان د پاسه بل خدای کوم ځای مني بل رب نه مني. چپ داسې یو ذهن د هغوی لکه د فرعون غوندې جوړو. فرعون به انا ربکم الاعلی ستاسو لوی رب زیمه. نمرود هم وایي ستاسو لوی رب زیم. چپ شو. پلار سره به کېناست بابا لا مشوم دی بچی دی. خو الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو. ماشوموالي کې موږ سمج پویه ورکړې وه. بابا دا څه جوړی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. دا څه کوئ دا دانچه بابا ته جوړی دا څه شی دی. بابا دا چې کوم ګوټ کې ولاړ دی او ته ورته سلوټونه کوې او ټیټ پاس ورته کېږي دا تا جوړ کړی دی. او بچې ما جوړ کړی دی. اوهو افل لکما ولما تعبدون. توف بیا پې ناړې کې لاړې بیا ورته وکړلې ستا او ستا په دا خدای دې لاده دي. تا په خپل لاس جوړ کړه او په خپل لاس دې وله پوزه جوړه کړه په خپل لاس دې وله خوله جوړه کړه په خپل لاس دې وله سترګې جوړې کړې نو هغې ته سجدې کې افسوس دی. تا لم افسوس دی تا د قوم لم افسوس دی. پلار به ترې ګټه سپېړه ورته چې ګوره که نن نه پس زمونږ د خدای بېعزتي دې وکړه چې برابر دی. دی به ناست و ورته هغه سره به سولې و هغه سره به څټک و هغه سره به خپله آله وه په هغې به ورو ورو لګیا و هغه بوت پې جوړه. نو بوت خو ډېر په طریقه جوړېږي که نه که پوز ګوره د یو انسان او د بل انسان چې فرق راولي په دې پوزه راځي په دې سترګو راځي په دې غوږونو راځي. نو که لږ معمولي غوندې پوزه غټه شي یا غوږونه یې بل شان نو بیا خو هغه فرق نه راځي که نه بیا خو دې بل شی جوړېږي. د دې ټولو خلکو هم دغه دوه سپېمې دي او دغه پوزه ده او دوې سترګې دي او دغه غوږونه یې دي او دغه مخ یې دی. خو دا فرق یې په دې دی چې د یو پوزه لږه غټه ده د بله وړه ده یو سترګې یو شان دي د بل شان. نه هغې به یو نقشه جوړه کړې وه چې په دې نقشه بوت جوړو. دې به ناستو نو چې کله به هغه سولي ټس ورکړو د به یو سوک ورکړو. ابراهیم علیه السلام لاره کوټې دی هغه سولې به غلط شولي ډکره به جدا شوه. ټول کار دی خراب که. زما د بوت خو ما پوزه په دې نمونه جوړوله تا وړقولم لاس ترې راله وړقه پوزه یې خرابه شوه. ما خو سترګې وله داسې رنګ ورکو چې مزېدارې سترګې جوړومه خو لاس ترې راله وړقه او رنګ غلط شو سترګه خو یې ړنده جوړه شوه. دا څه شو په دې یې پویه و ابراهیم علیه السلام په دې پویه و چې بدبختو دا څه کوې په خپل لاس وله سترګې جوړوې د سترګو رنګونه په خپل لاس جوړوې غوږونه په خپل لاس جوړوې. افسوس دا به تاله بیا زوی درکوي زامن ترې غواړی. افسوس دا دی چې دا به تاله بیا باران کوي. دا یاد وساتئ دا صفتونه چې باران بیماری لرکول بیماری راوستل اولاد ورکول اولاد اغشتل جون ورکول جون اغشتل عزت ورکول عزت اغشتل دا د چا کار دی د الله کار دی. نو دغه رنګې هغې به دا سوچ کوو بابا دا ته څه کوې په خپل لاسونو باندې بوتان جوړی او بیا د هغې بوتانو عبادت کې او رام ورته کې او دا یو بوت دې لري چې باران در باندې کوي بل بوت دې لپاره دی چې زامن در کوي بل بوت دې لپاره دی چې عزت در کوي بل دې لپاره دی چې تاله به ګورنري او وزارتونه در کوي. دا خو تا په خپل لاس جوړ کړي دي. پلار وی چې زما دا بچې په کومه طریقه زه پوهېږم هسې نه بادشاه خبر نشي. که بادشاه خبر شو نو زمونږ سرمن به وباسي ځکه چې پلار یې د بادشاه په ممبرانو کې لوی ممبر و اسمبلی ممبر و نږدې سړی و بادشاه ته. که بادشاه ته پته ولګېده ښه ته داسې بچې ساتې چې هغه زما خدایي نه مني موږ سره به څه کوي. نو چې تنګ شو ابراهیم علیه السلام نو دا بچی یې په خپله بوته دا آزر نو ابراهیم علیه السلام بچی یې په خپله بوته بادشاه ته یې ودرو. ښځې ته وایي ښځې ګورې که بادشاه خبر شو خو زمونږ به سرمل به وباسي. بادشاه پې خبره اوس خپل بچې څوک په زور بادشاه له بوتلل دا اله بوځي چې ډېره په زړه کې یېره پیدا شي. نمرود ته مخامخ کړ بادشاه سلامت دا ماشوم مې روسته دا څوک دی چې دا زمونږ بچې دا مې روسته دی
دا خو ډېر ښایسته ماشوم دی، ښکلی بچی دی. وی صاحب ده کې یو نقصان دی، دی ستا خدایي نه مني او دی زمونږ خدایانو پر ټوکې کوي. نو صاحب دله مې راوسته، هسې نه چې سبا بې ته مونږ رانیسې. زمونږ بچی دی د زړه مقطره د زړه م ورسره دردېږي، خو تا نه یېرېږو. نو که ته دې وجنې او که روکې یې او که هر څه ورسره کوې، نصیحت ورته کوې، تا له م راوستی دی چې سبا پې مونږ راونه نیسې. بادشاه خو هوښیار و پوه و دا ماشوم دی که دې اوس مړ کړم نو خلک به څه وایي. او بل د ابراهیم خو زما د یارې ماله راوستلی دی پلار. دا پلار خو زما د بادشاه نږدې سړی دی، نو بیا به دې به م خپی چې بچی یې راله مړ کړ. هغه پښتانه وي یو پسد ښه ښکاري او بل پسه ښه ښکاري. نو پنه خوراک دی که خوراک، زه خو یم یو په خوراک ښه ښکاري. نه خوراک څه ته چې صدقې نو خورا، دا متل غلط دی. بشیر جانه چې ته وږي او زه راته یم چې ډوډۍ وخوره او ته یې زه نه خورم، نو ته په دې ښه نه ښکارې. وی را دې خوا که پرلت دې راته وکړه. نو د هغه دا مطلب و چې زه به دته ست وکړم، بادشاه نه به ځان بچ کړم. بادشاه خو هوښیار وي، بادشاه خو هم په قمقلتوب نه کېږي. ورته وایي نه خیر داسې کار دی بچی دې نه پوهېږي او ته داسې کار وکړه دې بوځه کور ته، نصیحت ورته کوه ټیک به شي. صاحب بس نه چې زمونږ د خدایانو بېعزتي کوي، خیر مشوم دی بچی دې ټیک به شي، ورو ورو به دې بله دې کله غوندې ټیک به شي. ابراهیم علیه السلام چې دا خبرې ور دې ښه ډاډه شو. پلار یې راځي او بوتانو باندې سار وختي مور یې راځي او دې م راځي او کپړه پې مږي چې دا چمک ووایي او مزېدار شي او پاک یې کړي. او چې دې ته اخوا شي نو دې لاړ شي او ډن نه خټې راوالي په دا سر ورته واچي. دا چا دا زمونږ خدای پاک ګنده کړی دی. ای مورې چې دا خدای دی نو څوک د چا پلار به راشي او خدای به څوک ګنده کي، دا څه کوې مورې؟ دا څنګه خدای دی؟ تا د څنګه دی ښکلی شکل درکړ چې دا خپل شکل د چا نه نشي بچ کولی. هغې به راګیر کو بیا به نو پلار یو ځل ورته وي بچې راشه چې لږ غوندې داسې کار وکړه، دا بوتان به د جوړولو او خرڅول به دا یو بوت خو بازار ته دا خدای بوځه، دا خو یو څه خرڅ کړه په دومره پیسو. وی بابا راکړه ډېره ښه خبره. خوشحاله شو چې ځکه خیري بچي کې خو زمونږ له غوندې دغه پیدا شو، راکړه. هغې وله ښه مزېدار په مالوچو کې ونغوښته، په کپړو کې ونغوښته او ده راواغېست پوګی یې کړه د پلار په مخ کې. نو چې پوګی یې کړه د کور نه او د ځمکې لی راوبره. اوس به دې رانه څوک خلاصوي؟ تا دا پوګه ګرځومه، زه لیونی یم چې تا پوګه ګرځو؟ تا غوندې ګنده او پړې جیب نه راویسته په دا خپه کې ورته واچو او اوږې پورې پړې ونیو او راښکه بیا بازار کې چغې ایستله. لا ګورې ورکوټې بچې دی نابالغه اواز کوي ای خلکه هغه شی خرڅوم چې ګورې فایده نه رسوي او ضرر رسوي. هیڅ فایده درته نه رسوي او ضرر درسوي، څوک به یې واخلي. خلکو به رامنډې کړي اوخو خو زمونږ خدای په ځمکه راکاږي، زر به یې راوچت کو سینې پورې به ونیو زمونږ خدای په ځمکه راکاږي. خو چا ډب ورکولی نه شو ځکه چې د آزر زوی دی، د بادشاه د وزیر او د نږدې سړي زوی دی. پلار له بیا هغه بوت راویسته راوځي، دا خو مونږ ستا هغه زوی په ځمکه راښکه چې هغه به وکتل نو چې ځمکې له راوبره یو خامخا به ته یو شی جدا کېږي که نه، یا نه به لاس ماتې، کله به بلې بوګک هغه نه به خپه ماته وه، یا نه پوزه به ماته وه. ده پسې به منډې تړلې وایي ځکه بوت جوړول دا ډېره زیاته خواري غواړي. یو ځل راغې پلار ته نصیحت کوه، مور ته نصیحت کوه، قوم ته راغې او قوم هم داسې و چې بعضو پکې به د ستور عبادت کوو، بعضې به د سپومې عبادت کوو، بعضو به د نور عبادت کوو. قرآن حکیم کې الله فرمایي نو قوم ته یو ډلې ته لاړ ورغی تاسو د څه عبادت کوئ؟ دوی مونږ دا هغه مخامخ ستوري سپومې، وګوره هغه سپومې ته څومره خشته او مزېداره ډولۍ ده، ټولې دنیا لې رڼا ورکړې ده، د هغې عبادت کوو. غلې کېناسته هذا ربي ښه دا به زمونږ خدای شي. خو چې هغه سپومې پرېوته وایي څه چې ستاسو خدای لا احب الآفلین، هغه خدای مې نه دی وخت چې هغه یو وخت کې رڼا ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي. بل قوم نه ورغی تاسو رس عبادت کوئ، هغې خشته خشته ښکلې ښکلې ستورو څنګه چمکاویږي د اسمان پې خشته ښکاري. دا به زمونږ خدای وي، دې هغه کې وایي دا چېرته خدای کیدی شي. د چې رڼا ورځ سبا رانږدې شو او هغه ستوري پرېوتل، څه شو ستاسو خدایان؟
غیب شو. نه هغه خدایان نه لري په کار چې غیبي دي. بل قوم له ورغی تاسو رسې عبادت کوئ، موږ د دې ستوري عبادت کوو، د دې نور عبادت کوو. هذا اکبر، دا پکې ډېر لوی دی، دا خو ټوله دنیا کې رڼا ورکوي. غږ یې نه کو، غلی ناست و. چې کله ماښام شو دا نور پرېوته، وی انی لا احب الافلین. هغه خدای چې هغه غیبیږي او د هغه نه پټ تیاره راوځي، هغه خدای مې نه دی پکار. دا به هغې ته نصیحتونه کول. د هغې بوت عبادت کوئ چې هغه نظر هم نه لګي، د هغه خدای عبادت کوئ چې هغه اوري هم نه، د هغه خدای عبادت کوئ چې هغه خبرې هم نشي کولی، د هغه خدای عبادت کوئ چې هغه ګرځېدي هم نشي، په خپلو لاسونو جوړوئ، ناشنا خلک یې. قوم به ورته وایي چې ګورې سم شه، ګنې زمونږ دا بوت په دې خراب کي او دا به درته ضرر ورسوي او دا به د لیوني کي. او پلار ورته وایي چې ګوره سم چې زمونږ د خدایانو نه او ګنې دې وطن نه دې شړم او سنسارو هم دی. خیر ابراهیم علیه السلام لګیا دی، خپل قوم ته خپل نصیحت کوي، خپل پلار ته نصیحت کوي، خپل مور ته نصیحت کوي او پلار ته مو چې بابا اوس تاله خدای پوهه نه ده ورکړې نو زه څه وکړم؟ زه د الله په دربار کې به در سوالونه کوم چې خدای پاک دې پوه کړي. قوم یې ته میلې له اختر میله به یې لګېدله او هغې ته به بادشام ته او عام خلک به هغې میلې ته وتل. ده پسې هم ډله راله وي چې ابراهیمه ته موږ سره میلې ته لاړ شو. هېره وي زما طبیعت ټیک نه دی. او واقعي چې دا ټول قوم یې په دې کفر او په دې ګمراهۍ لیده نو سړی خپه طبیعت مې ټیک نه دی. او د هغې به دا قاعده وه چې د هغوی لوی مندر و که نه، لوی عبادت خانه لکه زموږ لوی جومات دی مثلا، نو په هغې کې به دا بوتان ولاړ او یو غټ بوت و د دوی د ټول سلطنت غټ بوت، په دې منځ کې دی او دا نور واړه خدایان بوتان ته ګیر چاپېره دي باطل. نو دوی به دا چل وکړه چې دا خوراکونه به یې راوړل، دا میوې او دا به یې په میزونو باندې او په هغه ځمکو په هغه درو باندې کېښودې او ور به یې جرندق او د سیل مې ښځې نر او ماشومان ټول به لړه دغه میلې ده. نو بیا چې به د هغه میلې نه اوزګا شو واپس به رالو نو هغه خوراکونه به یې خوړل. نو ده ته وایي چې زه میلې له وایي زما طبیعت ټیک نه دی. دې ټول لاړل، چې دوی لاړل نو ابراهیم علیه السلام تبرګي په اوږه کړه، راغی جرندې له ډق ورکړه ماته یې کړه او په ورننوت. چې ورننوت خوراکونه ورته مخې ته دي غټو غټو بوتانو ته دې وړو ته پراته دي. ما لکم لا تاکلون، خبیث بچو نیغ نیغ ورته ګورې خورئ نه، هسې ورته سترګې اړوئ راړوئ، خوراک درته پروت دی او ګوتې ولې نه وروړئ. بس شروع یې پې وکړه، بس یو په یو تبر په دا سټ واخه او بل په بل طرف واخه او بل په بل طرف واخه، ټولې ټوټې ټوټې کړل چې څومره خدایان ټول یې مات کړل او د هغې هغه ډکرې یې په هغه غرو مرو کې او په هغه څیزونو میزونو کې وغورځولې. او دا مشر چې دی هوښیار و، دا مشر ته یې غږ ونه کړ، تبرګي یې راواخېسته او د هغه مشر کاکا په اوږه کې یې ویزان کړ، هغه ته یې ویزان او لاړه واپس یې جرنده ولګوله کور ته لاړ. چې هغې د اختر د میلې نه وزګار شو، په خوراک را خوشي شو، رالله دروازه یې کوله او که چې ګورې غوښه ځای په خروجو کې د دې بوتانو هډوکي پراته دي. قرآن حکیم کې الله فرمایي ټول چې کوم د دوی پادریان دي او مشران هغه دغه ورته وایي پنډتان ورته وایي چې کوم مشران هندوان دي دا ټول یې راجمع کړل او صاحبه ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتو. زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده، دا تا وهلي دي. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. صاحبه چې ټوپک چا سړي غوډه دغه کوي، ته برګې چا سره په اوږه کې دی، که ته بر ما سړي خو ما به والي. ته برګې دغه مشر بابا ته په اوږه کې ویزان دی او تپوس به نه کوې. هغه مشر بابا نه تپوس وکړې چې کوم لوی خدای دی ستاسو، ځکه تبرګي د هغه په اوږه دی، ممکن نه غوسه ورغلي وله، قار شوي دې کشرانو به یې څه نافرماني کړي، خبره به یې نه اورېدلې، بس غوسه وله ورغلې ده، راپاړې ټولې والي ولې استاد خپل شاګردان نه ډبوي، ممکن نه غوسه به ورغلي. فاسألوهم ان کانوا ینطقون. یو کار وکړې ځه که په دې م یقین نه راځي نو چې دا کوم ډلې وړې پراته دي دوی نه تپوس وکړې چې چا والې یې، دوی به راته حال ووایي که نه. بس هغې یو بل ته وکتل
او په دې کې وشه زمونږ نه غټ ناپوهه بل نشته ځکه چې اوس د دې کشرانو نه تپوس وکړو دا زمونږ خبره اوري څه دوی خو رښتیا خبرې نشي کولی او مشر بابا خو د ځای نه نشي لقېدی نو غزار به څنګه وکړي بس دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام پرې راچل شوی د خدای ظالمان زه خو دقه نصیحت درته کوم چې د هغې خدایانو عبادت کوئ چې هغه نه غزار کولی شي نه خبرې کولی شي نه اورېدل کولی شي دا تاسو څه کوئ په کومو کندو سر یې د هغې الله عبادت وکړئ د هغې ځای عبادت وکړئ چې هغه په دې ښکلو صفتونو کې هېڅوک ځان نه شریک نه مني خبرې هم کولی شي اورېدل هم کولی شي طاقت هم لرلی شي قدرت هم لرلی شي د ټولو کائناتو رب دی بس د مټې کلک ونیو بادشاه دی بادشاه سلامت د خو بس زمونږ نه وړي صاحب د سره مونږ څوک هغه زمونږ په عبادت خانه کې چې څومره هغه خدایانو بغیر د هغه مشر خدای نه باقي ټولې مات کړي دي بس هغه وایي دله داسې سزا پکار ده سوچ پې وکړي چې دله څه سزا ورکوي صاحب په اور سزول غواړي په جیل کار نه کېږي او په والو کار نه کېږي او که داسې مړ کړو نو په دې امکان سم په اور یې سوځو مکمل چې وجود یې وسوځي چې سبا بل څوک داسې نه کوي بادشاه ورته وی ولې ته داسې کار کوې وی بس زه صحیح خبره کوم درته د هغه تېر نه خپل نصیحت شروع کړو یو وخت اوس ابراهیم علیه السلام بالغ هم لوی شوی هم بالغ شوی هم دی بادشاه ورته وایي چې ته د چا عبادت کوي د هغه ذات عبادت کوم چې هغه په اختیار کې ژوند او مرګ شته الذي یحیی و یمیت جم دی کولم کوي او مړ کولم کوي نمرود ورته وایي دا کار خو زه کولی شم زه هم خدای ژوند زه ورکوم مرګ هم زه ورکوم وی ته نشې کولی وی کولی شم هلکه ورشه چې کوم سړی پانسي ګاټ کې پروت دی هغه راولی دا سړی مړ دی بس خالي ځکه چې اوس لږ ساعت مزه د پانسي ده تی ما پرېښود دا ژوند شو دا موږ ژوند ورکوم او بل یو غریب یې راونیو چې هغه هېڅ قسمه بېګناه و هغه ته یې جلات ته وې د باندې حکم وکړه ډز وله ورکړه سر یې ته قلم کړه وایي دا مې مرګ دی دا یو مې مړ کړ او دا بل مې جم دی ابراهیم علیه السلام په اړه کې پوهېږي دا خو ډېر بېوقوف بچی دی ډېر کم عقل ځکه ژوند خو دې ته نه و ژوند خو دې ته و چې دا کم نه سر و دا جم دی که خو مخکې نه الله جم دی ساتلی دی بس هغه پلن د ابراهیم علیه السلام ورته راغی وی ښه یو کار وکړه که نه زه به دا نورې خبرې به پرېږدو وی زما رب چې دی نور د دې مشرق نه راخېجئ د تېره دې بل طرف نه راخېجو اوس به دې پته ولګي قرآن کې الله فرمایي فبهت الذي کفر بس هغه حیران چې واقع دې سره زه څه وکړم ځکه بله خبره کوي همسې خلکو د سترګو کې خټې واچولې ځکه ژوند او برق خو دې ته نه و چې دا د څه وکړل بس پوه شو چې دا اوس خلکو عقیدې راته نور هم اړوي رانه او بس د ده اوس وجل پکار دی او سمه مضبوطه سزا ورکول پکار دي وی جیل کې واچوي اور بل کې او داسې اور بل کې چې زما د رعیت او د سلطنت چې کوم ماشوم دی خو چې د راوړو قابل وي د پڼ د وړو او که بوډا دی او که ښځه د هر یو سړی د ځنګل ته لاړ چې او ګېډې خشاک ترې راوړي ولې زموږ د خدایانو بېعزتي کړې د دې به ټول سوځو په شریکه یو میاشت یې خشاک راوچلو یو میاشت او په یو لوی میدان کې دا ټول خشاک جمع کړ او بیا د تیلې ورته کړ نو چې کله د هغې غرغنډې دومره حد ته ورسېدی چې زموږ علما لیکي چې مارغه پې بره نه شوتلی چې مارغه به پې بره ته نو به سوځېده او را پرېوته به دومره غرغنډې یې وکړه د ځان یو محل جوړ کړی د بره نه ورته ناست و چې تماشه به یې د کو نو دې یې راوسته یو ځای ورکې ورکړو هغه نوکران و دوی صاحب غورځوي به څوک هغه دومره لرې اور دی تاو دی چې موږ نشو ورنږدې کېدی نو چې دې ورغورځو خو موږ به خامخا ورته ورنږدې کېږو نو دې خو موږ نشو ورغورځولی نو شیطان د انسان په شکل کې راغی نو هغه وله یو باڼي چغ جوړ کړ چل یې ورته وښو چې داسې یو ټال جوړ کړې یو باڼي چغ ټال او دې په هغې کېنوې او ټال له دیکه ورکړې خو چې ټال له دیکه ورکړې او ټال د اور د خواله د منځ ته ورورسېږي نو پړې ورته کټ کړې به پکې ورغورځي دا چل یې ورته وښو چې هغه ټال باندې ابراهیم علیه السلام کېنو نو ټال له زور ورکوي نو ټال نه خوځي فرشتې الله راولېږلې چې دا ټال کلک ونیسئ چې دا درنه ونه لقوي دوی ټال لقوي ګوتې او دنیا راغلې تماشې ته ولاړه ده ټال له زور ورکوي ټال نه لقوي دی وله بیا راغی شیطان هغه ته خو پته چې فرشتي دا ټال فرشتو نیولې هغې یې نه پرېږدي وایي داسې کار وکړې د سرتور سر ښځې راولې چې سرتور سر یې وي ښځې هغه راولې
او دلته لږه ګډا غوندې شروع کې بس ته ګوره چې بیا ټال لقې او که نه لقې ښځې یې راوستې پېغلې جینکې سرونه یې سرتور کړل د رحمت فرشتې لاړې ووتې چې ټال یې بیکه ورکړه ټال ولقې دا یاد ساتئ ګورئ زمونږ د علاقې او زمونږ په وطن کې ښځو ګوره ډېره بیا بې حیایي شروع کړې ده نری جامې نری لباس سرتور دوپټه نری په کور کې هم په بازار کې هم په لاره هم په دوکانونو کې هم دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده د رحمت فرشتې هغه دې ته نه ځي د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي د رحم نه راځي ابراهیم علیه السلام چې ټال له جوټه ورکړه د اور میاشتې یې ورغورځوه خو چې کله ډېر اور ته ځي که نه نو فوراً حضرت جبریل علیه السلام وله راغی زه دله راغلی الله له لاړ یا الله ستا هغه بنده چې نن په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې په سچه ستا نوم دقه یو بنده دي بل څوک نشته الله اور ته غورځېږي او د اور مرګ خو خطرناک دی الله دا خو به سوځېږي یا الله دا خو بچ کړي الله ورته وایي چې تاسو لاړ شئ که څه امداد ورسره کولی شئ وکړئ ورسره خو د هغه نه تپوس وکړئ د هغه بې تپوسه نه جبریل علیه السلام راغی ما ته ووایه ما له الله دومره طاقت راکړی دی چې دا غرونه به اوس روان یم د دې خلکو به دا سرونه به یې کښېنم دا اور به مړ کړم هله شا به څه وکړم څه کم کوه الله تعالی راجېږلې وایي تا نه سوال نه کوم زه یو الله نه به سوال کوم یو الله مې شته که وی ښه الله به سوال وکړه نه که نه وي د هغه ما ته ما حال الله ته معلوم دی زه خو د هغه ذات عبادت ته خلک بلم چې هغه هر وخت مایلي او زما په حالت هر وخت خبردار دی خلکو ته دا وایم نو زه به نه کوم د الله نه سوال میکایل علیه السلام راغی ما ته الله د باد او د باران اختیار راکړی که ستا خوښه نو به د باد راولم او دا اور به اوچت کړم او له دې ټولو کافرانو نمرودیانو په دې کورونو کې به یې ور دننه کړم او وبه یې سوځو پرې او دې اختیار هم الله راکړی د سهولیت راولمه باران به پرې وکړم او مکمل دا اور به مړ شي وی نه وی ګوره مه کوه ما ته ووایه وی ستا نه خو سوال نه کوم وی ښه الله ته ووایه که نه وی نه الله اعلم بحالي الله زما په حال خبردار دی که د الله نه ولې سوال کولی الله معنی یو فرشته راځي دی ورته انکار کوي الله ته هغې په جواب یا الله موږ نه خو نه غواړي امداد الله ته راته حکم وکړه که نه پروردګار ته راته حکم وکړه چې زه امداد وکړم وایي نه بس که هغه وي خو ډېره ښه ده که هغه نه وي دسه نه زه غږ نه کوم خو چې څنګه اور ته ورلړه که رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي وقلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم ای اوره ګورې په ابراهیم علیه السلام مکمل یخ شه ته نه تکلیف ته ونه رسېد او یخ هم داسې یخ نه هسې نه که یخ شي او لکه د یخو ملکونو غوندې یخني پرې رانولې د یخنۍ راته خراب نه کې سلاما معتدل چې نه به ډېر یخ وي نه به ډېر ګرم وي چې ور ویې غورځو او بدبختانو ظلم دا کړو چې جامې هم تېستې وې بیا چې څنګه اور ته ور وغورځېده بس فوراً په اور کې فرشتې ورته راغلې حضرت جبریل علیه السلام ورته د ریخمو یو کمیس راوړه د جنت نه هغه د ریخمو کمیس یې ورته ور واغوست د ریخمو او دې ښه مزېدار خشته ښکلې په هغه اور کې په مزه او په اطمینان باندې کېناست بلکې بعضې مفسرین ما یو تفسیر کته هغې کې لیکلي دي چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د خوږو بوچینه را پیدا کړه او یو تفسیر کې دا هم لیکلي دي چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د انګور یو بوټی زرغون کړه چې الله کوي نو الله کولی شي که الله طاقت دی هغه ځای نه ورته نمرود ګوري خدایه دا څه شو نمرود په یړه کې وایي داسې کېږي د هغه لور ده دا هم یو مفسر لیکلي دي هغه ورته د هغه ځای نه آواز ورکوي او ابراهیمه څه چل دی دا چا در سره وکړل وي دا هغه ذات را سره وکړل کوم ذات چې زما خالق او زما مالک دی هغه ذات چې هغه یو ذات دی هغه شریک نه لري دا په ما هغه ذات ګولې ګلزار کړ وی دا ذات په ما سره هم امداد وکړي بلکل وی که ته دغه ذات یو منې تا سره به م امداد کوي مفسر لیکي چې هغې هغه ځای کې کلمه ووایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ابراهیم خلیل د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی شریک نه لري او حضرت ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی د الله پیغمبر وی راټوپ کو هغې بیا اور ته هم دنګلي د ابراهیم علیه السلام ځان سره نیولې هم ده ماشومه بچی ده اور غرغنډې وی 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 داسې اور ده چې هر چا پکې ساه اخیستې ده
او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې حیوانات هم الله ته پزار یو. حیوانات څه دي؟ دا مارغان چې یا الله ستا یو ډېر نږدې مقرب بنده دی او په ورسو دي، خو په دې حیواناتو کې یو حیوان دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د دشمنانو مرسته کړې او د ابراهیم علیه السلام سره یې ظلم کړی دی. هغه دا سور سرک دی، سور سرک کربوړی نه دی، نه دا چرمخکیا نه ده. ګورې ښه دا زمونږ په دیوالونو کې چرمخکیا ګرځي، دا نه ده. هغه دا سور سر والا د چرمخکیا په شکل دا چپکلي ورته زمونږ د اردو دا مفسرین لیکي چپکلي، خو هغه دا نه ده. او کم انسان چې په لومبي غذار مړ که د هغه دومره ثواب، که چا په دویم مړ که د هغه ورپسې کم ثواب، که چا په دریم مړ که د هغه ورپسې کم ثواب. دا به وجه دی دغه سور سر والا د پکې خپل وس کړی دی. هغه وي د خوارې دغه لا به دې نوکاري وي، خوارې پیشو وي لا به دې نوکاري وي. رب العالمین پې هغه اور ګلې ګلزار کړ، الله د اور نه راوست. خو چې د اور نه راووته نمرود خو پوه شو چې اوس خو سره د اسم نشم کولی. اب پوه شو چې دا واقعي د الله پیغمبر دی. خو که د پیغمبري معنا وه خو زما دا خدایي او زما د هر څه ختمیږي، او پوه شو چې د سره څه نقصان هم درته نشم رسولی، که ورته رسومه دا خو د ډېر لوی صفت خاوند معلوموي. بس هوښیار بادشاه ورته دا مهرباني وکړه چې زما د وطن نه هجرت وکړه، زما وطن پرېږده. د ابراهیم علیه السلام په عراق کې اوسېده، د بابل ښار کې پیدا و، عراق کې اهل فدان د علاقې خلک وو، د قومو لکه زمونږ پښتانه یوسف زی او محمد زی دا قومونه دي. بعض د هغه ځای نه وتې زما وطن پرېږده. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پېښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. نمرود بادشاه ورته وی چې زما دا وطن خوشې کو چې کم خوازې نو زه د خپل وطن کې نه پرېږدم. وانت فیهم څنګه دی وما کان الله لیعذبهم وهم یستغفرون، غالبا دغسې آیات دی. نبی علیہ السلام متعلق الله قرآن کې فرمایي وي تر څو چې ته په دې مکه کې موجودې دي له به عذاب نه ورکو، چې ته په کم قوم کې عذاب بوله نه راځي. پیغمبر چې کم قوم کې په هغه قوم عذاب نه راځي، چې پیغمبر تی وځي بیا په عذاب راځي. د پیغمبر وجود د هغه قوم دپاره ډېر لوی رحمتي. لوط علیه السلام چې تر څو قوم کې عذاب نه راته، چې کله الله د عذاب اراده وکړه وایي ته بار وځه. نوح علیه السلام چې تر څو قوم کې عذاب نه راته، چې د عذاب اراده وکړه وایي ته کشتۍ ته وخیژه، دوی پیشه او بیا زه پوه شه. نو تر څو چې پیغمبر په یو قوم کې د الله رحمت دی، پیغمبر په هغه قوم الله عذاب نه راولي. نو نمرود او د هغه قوم د ابراهیم علیه السلام د برکت نه د عذاب نه بچو، او چې ابراهیم علیه السلام ته ووت عذاب پرې راغی. نو دوه څیزونه دي، یو پیغمبر چې یو قوم کې عذاب به نه راځي، او دویم چې کله یو قوم د الله نه بخښنه غواړي استغفار کوي نو دی باندې عذاب نه راځي. وهم یستغفرون، چې کله یو سړی ویریږي چې په ما د الله غضب راځي، یا زما په دې قوم، یا زما په دې کور، یا زما په دې بچو، بس استغفار نه دې زور ورکړي. ځکه دې زمانه کې یو پیغمبر شته دی نه، استغفر الله دې څومره زیات دی نو هغه مره دې وایي د الله عذاب به نه راځي، الله قهر به نه راځي. دوه وجې دي. الله قرآن کې فرمایي نو ابراهیم علیه السلام چې ووت نمرود ډېر زیات غصه شو، او خلک یې سیبه ویرول نورم چې دا خو د خلکو د ابراهیم علیه السلام دا معجزه ولیده، دا مسلمانان نشي. نو خلک یې ویرول چې د ما نه زورور څوک نشته، قتل و قتال یې شروع کړو چې څوک به لږ هم مخالف وجبه. تر دې حده پورې یو ځل راووته، وی په دې ځمکه دا خلک یې راغونډ کړل، په دې مخ د ځمکه زما نه زورور خدای څوک شته؟ خلک ورته وی نه، وی ابراهیم خو وی علیه السلام چې په اسمان کې بل خدای دی. ومې که نه، او یو غشي رندې راواغېستل وي د ابراهیم هغه خدای ولم، العیاذ بالله، دا سرزوري ده که نه، هغه ولم العیاذ بالله. غشي یې واغېسته او بر اسمان ته وویشته، چې ویویشته نو الله پاک دله یو دې خطا کو، هغه شی وله الله په وینه رنګ که او واپس یې وله راولېږه. الله خو هر ځای کولی شي،
چې واپس غش راغی په وینه رنګ دی ودلیدل د ابراهیم هغه خدای چې جنګ مې ورسره وکړه هغه مې هم دغه دی ځای ته ورسو عیاذا بالله څومره ستغه او سپکه او د بېادبۍ الفاظ د کفر خبره دا زما نه طاقتمن څوک شته الله یې ودرېږه چې ستا ته د خپل طاقت وښیم د الله د یو رکوټي لښکر مقابله څوک نشي کولی د ابرهه لښکر د توتکرو په ذریعه رب العالمین نیست و نابود کړ الله ذوالجلال د دې نمرود د پوزې ته ماشې وردن نه کړ مورخین لیکي تاریخ دانان چې هغه ماشې موی په خپه ګوډو ماشې وردن نه شو د تندي ته د سپېمو د سر ته یې راورسېد څومره چې هغه مزل کولی شو دننه په د سپېمو کې د سر ته راورسېد ډاکټران د دنیا علاجونه کوي نه جوړېږي طبیبان علاجونه کوي نه جوړېږي اخیري علاج یې ورته دا وښو چې یاره بس یو کس ځان ته کېنوه چې تا له دې ځای له ټسار درکوي نو بس ټیک کېږي به که نه ټیک کېږي نو ځان ته یو نوکر کېښود او سپلی وله ورکړه چپړه هغه به وله د تندي له دې سر له غزارونه ورکول نو د ماشي هغه حرکت به نو لږ بې وجود په قلارو او چې کله به یې هغه د سپلی غزار بند شو نو بیا به یې چغې کړې سر مې خوږېږي او بنګار دی او تباه شو هغه ماشي 40 ورځې په دغې عذاب کې مبتلا و نه خوب و نه ډوډۍ وه او چغې والې په 40مه ورځ رب العالمین مردار کړ د تره لورې ده او لوط علیه السلام دی او د تره لور باندې نکاح هم تړلې د هغې بیبیم ده 50 کالو عمر و چې د عراق نه هجرت وکړو د 50 کالو په لاره باندې بورې وتل یو بادشاه دی د مصر ته کم خوا ځي د الله په حکم شام ته روان دي کم ځای کې چې بیت المقدس دی اوس هلته روان دي الله حکم دی هلته ځه لاره کې مصر ښار راغی د مصر په ښار کې یو ظالم بادشاه دی د هغه بیل د ظلم طریقه ده هغه په دې لارو کې د خپل پولیس والا او سپایان او کاردار خواره کړي وی که چا سره هم خشته ښکلې ښځی نو سړی جیل کې اچوي او ښځی ماله راولي د هغې ظالم دا ظلم او تپوس دې کوی که دا د ده ښځی دا میړه والا وجنې او که ښځی نی خورې وي نو بیا یې وجنې ما خورې ده خو چاله به یې په نکاح ورکوي څوک به یې ساتي که نه نو بس ما سره وي دا ښځی دا خورې که نه او دې شړی حضرت ابراهیم علیه السلام چې مصر ته راغی خبر شو چې دا څه غلطي وشوه حالانکې بی بی ساره رضی الله تعالی عنها ډیره زیاته خوبصورته ښځه وه په ټولو علاقه کې په دې عربو کې او په دغه دور کې د بی بی سارې نه خوبصورته بی بی بله نه وه خلکو یې څه غلطي دې وکړه په دې لار رالې ولې وی د مصر دا بادشاه دی او دا بادشاه خو ډېر ظالم او جابر دی دا خو بادشاه خو اوس در نه دا ښځه اخلي او یوازې دا ښځه اخیستل نه ځکه ښځه چې اخلي خو خاوند وجني بیا تا به هم مړ کړي او ښځه به هم در نه واخلي یا الله اوس څه وکړم ښځې ته یې وي داسې کار دی یو خبره به کوو د الله نه به یو سوال کوو دعا به کوو الله ته به زاري کوو یو خدا شوه او بل دا دی چې دې بادشاه ته ته ور مخامخ شې نو ته به دا مهرباني کې چې نن په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمان نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یم ما او تا دواړه مسلمانان یو بل څوک مسلمان په مخ د ځمکه نشته او مسلمان د مسلمان روري او مسلمان ښځه د مسلمان سړي خوري نو ما او تا مسلمانان یو په د مسلمانۍ رور او خور یو ما او تا نو که چرته دا بادشاه درنه تپوس وکړي چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته ووایه چې دا زما رور دی ګوره دروغ خبره هم نه ده ټیک ته زه د خاوند یم په اعتبار د زوجیت او نسب کې خو ما او تا د یو بل نه لري او ته مې ښه دی د خاوند یم حقیقتا خو چې لرې نسب ته ګورې او یا د مسلمانۍ حالت ته ګورې نو مسلمانان ټول خپل منځ کې رونه خویندې دي نو دغه له راوله چې دروغ کې را نه شو همدقسې حدیث کې تصریح ده وی ته چې دا مې رور دی نو باقي به د الله نه سوال کوو که ته چې دا مې خاوند دی نو بیا ګورې دا ظالم دی دا خاوند وجني دی جیل کې واچو څه دی دا دا مې خور ده دیني خور ده نو دی بوته او جیل کې واچو او حضرت ساره رضی الله عنها ډېره خوبصورت خشته ښځه ده اجمل نساء العرب
په عربو ښځو کې دې نه بهترینه ښشته خپله څوک نه وه دی بوتله بادشاه ده د بادشاه نوم سنان و سنا او دا سامی د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې او د مصر بادشاه ته به فرعون وی دا فرعون د مصر د یو خاص بادشاه نوم نو د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و د مصر بادشاه د هغه نوم ولید ابن مصعب فرعون د هغې یو لقب هر یو ته به فرعون وی نو دغه وخت کې چې د مصر بادشاه کم فرعون و د هغه نوم سنانو او د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې راته چې څنګه حضرت ساره رضی الله عنها یې ورورسوله او دوی په یو خاص کوټه کې داخل شو رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام ته هغه منظر داسې ښکاره کړ لکه د شیشې نه بار چې یو انسان یو بل انسان ته ګوري داسې رب العالمین دا د دې خو نظربند دی جیل کې پروت دی او هغه جیل ورته الله داسې کړ چې دا په کومه کوټه کې لرې بادشاه په خپل محل کې حضرت ساره رضی الله عنها ځان نه بوتلې ده خو داسې ورته ښکاري لکه سړی چې یو شیش محل کې پروت وي او د شیشې نه بار ورته کوم شی ښکاري ولې الله دا ساره اوس بچ کوي د هغه بادشاه د چال نه نو که سبا دا بیبي ورته ووایي چې نه زه الله بچ کړم بیا به نه د په زړه کې یو وهم به وي زړه کې به یو سوچ وي چې دا بیبي جوړ ماته رښتیا نه وي نو پرېږده چې دا منظر پر خپلو سترګو ویني حضرت ساره رضی الله عنها فرمایي چې بادشاه څنګه ماته راغې بدبخته بادشاه و کله ماته لاس رانږدې کو ما وی یا الله زه خو ستا باندې زما ایمان دی او ستا د پیغمبر بیبي ما الله دا خو زما غټه بېعزتي ده او دا ستا د هغه پیغمبر بېعزتي ده چې پروردګاره پرون دې اور کې بچ کړی دی د هغه پیغمبر بېعزتي ده رب العالمین نو یا الله ما خو د دې ظالم کافر د دې سکیم نه بچ کړې خو چې دا دعا مې څنګه وکړله د ما ته لاس راوړه پروردګار په دې لاسونو په دې خپو شال کړه پرېوت نو چې پوه شو پرېوت نو هغه پوه شو او دا خو څوک نیکه ښځه معلومېږي څوک ولیه د نیک بنیاد هم معلومېږي یاره بس صاحب معافي غواړم بیبي ما معاف کړ بس ما ونه پېژندې ته څوک یې زما دغسې خاوند دی د الله پیغمبر بس ما معاف کړه جي معافي غواړم او چې ما الله جوړ کې اسم درته نه وایم او عزت سره دې رخصتوم او د پیغمبر بیبي ده پیغمبر څنګه خو دا ترس دی په مخلوق باندې رحم راځي دیم په مخلوق رحم راغی یا الله که زما په ګناه دا بادشاه نیولي الله زه ورته عفو کوم ته م ورته عفو کړو ته بچ کا سړی ټیک شو چې پاسېده هغه لکې بیا راغلل چې دا جوړ هسې په ما څه چل شوی و لکې خو هغه شیطاني وسوسه او چال پروت دی که نه بیا دې پسې په غلطیت را پاسېده چې را پاسېد دی بیا د الله نه سوال وکړه یا الله یې پروردګاره ګورې زه د هغه پیغمبر بیبي مه چې اور کې دې بچ کړی دی او الله که دې بدبخته زما بېعزتي وکړه پروردګاره دا زما د هغه پیغمبر بېعزتي ده الله پتا ایمان مې راوړی دی او په مخ د ځمکه ګورې موږ صرف 3 مسلمانان یو الله زما حفاظت وکړي بیا چې د قص کو بیا پرېوته په لاسونو خپو بیا فالجو و پرېوت لاس شل کړو پې شلې شوې بیا ورته معافي شروع کړه بیبي ما نه غلطي وشوه بس بیا به نه کوم دې دله مې معاف کا آینده له مې توبه ما ونه پېژندې ما باندې خواهشاتو غلبه وکړه بیبي معاف مې کا دیوال له اثر لار یو ډقې وکړه بس وی بیبي دا مې درېیم ځل دی بیا به دنه دعا نه کوم بس په دې خپو د ته لاسونه ږدم د خدای دپاره اخوا که پلیت لاس زما خپله راونړی خو د پیغمبر بیبي ما اسخا لاس ماله راوړی ما معافي غواړم لاس مې کار نه کوي رپي خو د خدای خاطر وکړه معاف مې کوې ښه بیا مې معاف کړې پروردګاره ما معاف کړه ته معاف کا پاسې جوړ شو ته جوړ شو بس بیبي ته څوک یې زه معافي غواړم سر یې ښکته کړه تا ته نیغ نیغ ګورم هم نه زه پوه شوم ته څوک یې د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر بیبي ما ابراهیم څوک دی ابراهیم د عراق د بابل ښار اوسېدونکی دی د آزر زوی دی او د نوح علیه السلام په اولاد کې دی او موږ سره داسې واقعات شو داسې وشو داسې ټوله قصه یې ورته وکړه او بیا هغه بادشاه د عراق زما خاوند په اور کې واچو الله د اور نه بچ کړه اول نه اخره پورې قصه یې ورته وکړه د پیغمبر بیبي من بس خدای لپاره ما پرېږده وی نه پرېښودل خو دې خود دي بلکل دې پرېږدم خو زه ستا نه متاثر شوم ته ډېره نیکه ښځې ته ډېره ولیې ډېره پرهېزګاره او ستا معلومیږي دا چې الله د باندې ډېر زیات مهربانه دی بیبي ستاسو خو زما نسب خپلو ښه دی ځکه دیم د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې سامی النسل و
تاسو خو زما نسبن خپل وختئ خاوند دې کم ځای دی خاوندجي تا جیل کې اچولی دی فورا یې حکم وکړه خاوند ورته پرېږدی دی هم پرېښوده او خپل لور حضرت هاجره رضی الله عنها د خدمت لپاره ورته وقف کړه دا زما لور دا ځان سره واله بخاري کې حدیث دی دا ځان سره واله او دا د خدمت لپاره ما تعالی درکړه ستا خدمت به کوي ستا د خاوند خدمت به کوي نسبن دا بادشاه تاریخ لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې شریک و پوه شو چې دا خو جلیل القدر پیغمبر دی ټول واقعات یې واورېدل د نمرود او دا ټول او په خپلو سترګو یې رسولیدل خوشحاله د حضرت ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام له راله ورته وایي زه خو الله د هغه ظالم کافر بادشاه د هغه مکر نه بچ کړم او ما له خو یې خدمت له دا جینۍ راکړه چې دا به ستا او ستا د خاوند خدمت کوي او زما په دې بادشاهۍ کې چې کوم ځای تاسو اوسېږئ تاسو ته اجازت دی څوم په کار یې د خزانې نه تاسو له در کوم ستاسو به پوره مونږ عزت کوو حضرت ابراهیم علیه السلام او ګورې زما د قسمي خاونده هسې نه په ما بدګمانه نه شي ګورې ما له الله بلکل د هغه بادشاه نه امن را کړی دی او زه خدای محفوظ ساتلی ابراهیم علیه السلام ورته وایي بیبي ښځې هېڅ فکر مه کوه ستاسو ټول منظر ما ته رب العالمین په دغه سترګو ښودلی ما لیدي دي قسم مه خوره ما هر څه لیدي هغه هاجره رضی الله عنها یې ځان سره روانه کړه دلته نه اوسېږو ابراهیم علیه السلام ته دلته نه اوسېږو نه دلته نه اوسېږو مونږ دې کلي نه لږ مخکې بل ښار دی هلته ځو شام ته ځو بیت المقدس ته ځو ما ته الله چې کوم ځای ښولی دی یاره سړیه زما خو بچي نشته او ستا هم بچي نشته نو که دې خوښوي دا د بادشاه لور د خدمت ته یې راکړې دا درته په نکاح نه کړم ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه ده او ما هغه هاجرې رضی الله عنها باندې د ابراهیم علیه السلام نکاح وتړلی شو الله ته سوال کړي رب هب لي من الصالحین یا الله مال یو صالح پاک بچی راکړي پاک بچی الله وایي زما ول دعا قبوله کړه دوی رالل د دغه ځای نه یو بل کلي باندې راتېر شو بلا ګډې دي ورسره چیلې دي ورسره په لارې ځان له انتظام کړی دی الله وله دا مهرباني هم کړې ده یو وادي الصبر یو کلی و هلته کې دمه کوله چې هلته یې دمه کوله خلک ورپسې راپاڅېدل بلا چیلې دي دي ګډې دي زموږ ټول پستونه یې وخوړل زمونږ اوبې رانه خلاصې کړې زه کا کاره دې نه چې د بل خوا ځه حضرت ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده سارې ته وایي زه چې ځو مونږ خو سمودې دپاره یې څارو په لاره کې دا خلک ځي دا ګډو چیلې سرې نو چې کوم ځای کې ګیاګانې وي او باران یې هلته څه دمه کوي زه چې ځو ته چې لاړل پروردګار په خلکو قات راوسته ګوره ما راته وختي و چې د پیغمبر وجود په یو ځای کې د الله رحمت قحط پرې راغی کویانو کې اوبه وچې شوې چینو کې اوبه وچې شوې قوم چې کوم مشهور هغې وي یاره دا هم څه غلطي وکړه دا کوم بابا چې مونږ کې اوسېده دا ډېر د برکت خاوند و معلومیږي دا چې زمونږ دا ګیا او زمونږ د اوبه د هغه د برکت و ورشی را پیدا کې واپس یې راونه د پسې منډې ووالې په لاره یې راونیو بابا مه ځه ته دلته مونږ سره اوسېږه ته چې وي زمونږ مالونه مو ډېر وو او زمونږ اوبه هم ډېرې وو او په مونږ بارانونه کېدل ګیاګانې هم ډېرې وې او چې ته ووتې هغه هر څه ختم شو وی نه بس زه نو سره وتې یم زه تاسو سره مستقل هسې نه اوسېدم خو څه موده پس به نه وتم او زه دا یو چیلی والی یو ګډه دی وله ورکړل وی دا ځان سره وساتې الله به دا خپل برکت در باندې را برابر کړي هغه ګډه چیلی هغه قوم له ورکړه رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د هغه ګډې چیلی د برکت نه بیا په هغوی هغه برکتونه راوستل هغه اوبه هم خدای پوره کړی هغه ګیاګانې هم خدای پوره کړی هغه مالونه هم خدای برابر کړل برکت نه به څوک چې کوم دی منکر شي د پیغمبر برکات وي د پیغمبر د برکت نه خو چې څوک منکري د الله د برکت نه څوک منکري دا مسلمان نشي پاتې کېدی د پیغمبر لوی برکت معجزه ده زمونږ د نبي علیه السلام لوی برکت د الله قرآن دی نو چې دې نه یو سړی انکار کوي دا مسلمان کوم ځای پاتې شي دا مسلمان نشي پاتې کېدی برکت خو خیر ته وایي لوی خیر ته وایي برکت زیادت ته وایي په عربی کې نو الله د پیغمبر او د نیکانو خلکو په نورو برکتونو الله مسلمان له خیر ورکوي دواړه را روان دي او د بیت المقدس دا خو نو په هغه وخت کې دا چې کوم ځای ښار د شام دلته کې راورسېدل او د شپږو اتیو کالو په عمر کې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام له د هاجرې نه د کشرې ښځې نه یو بچی ورکړ او هغه بچي له نوم کېښود اسماعیل حضرت ساره پریشانه شوه خفه شوه خدای دا څو شو د هاجرې بچیو شو او زما بچیو نه شو نو ښځه اسم چې اولاد یې نه خفی
او چې بیا د بن اولاد یو چې د دیني نو بیا په دې باندې ډېر زیات خپئ. الله زما بچي نشته، هجرت خو ما کړی دی، واقعي لویه قرباني کړې وه. څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښود، قوم یې پرېښود، نسب یې پرېښود، کلی یې پرېښود، دقه رنګې ورسره بیبي سارې رضی الله عنها هم خپل قوم پرېښود، پلار یې پرېښود، وروڼه یې پرېښودل، تربوران، کلی او صحرا او دشت او بیابان ورسره ګرځېدله. رب العالمین د هغې هم بیا دعا قبوله کړې ده، خو لږه څه موده پس نو د بنو یو بل سره خامخا روانې راځي. حضرت ساره رضی الله عنها او د هاجرې په منځ کې اختلافات پیدا شو، روانه جوړه شو. اوس دا په ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان اوس د الله طرف نه راځي، او په دې امتحان پسې د الله ډېرې مهربانۍ دي شاته پټې، خو لا چاته ښکاري نه. بل امتحان پرې راغی، دواړو ښځو منځ کې روانه شوه، دې حده پورې روانې راورسېده چې سارې رضی الله عنها قسم وخوړه چې یا به دا دلته یا به زه دلته یم، او دا به لړکې او داسې ځای ته به یې بوځی چې د ما سترګې نظر پې بلکل نه لګي، او یا ما لرې کا. ابراهیم علیه السلام چې سوچ کو خدای دا په بل امتحان کې واچولی شو، مخکې د نمرود امتحان و، د پلار امتحان و، د قوم و، بیا ورپسې د مصر د بادشاه امتحان راغی، هغې کې خدای الله کامیاب کړم. دا اوس ورپسې بل امتحان، الله دې کې به څه کوم. ساره هم نشم پرېښودی ځکه قرباني کړې ده، قوم او وطن او وروڼه ورسې پرېښي دي. دی خیال و چې زه خو داسې یو میل لرې به نو یو 2 میله لرې به یو فرلانګ لرې به الله څه ځان سره والم، اوبه هم ځان سره والو، یو تیلی کې په یو ګوتی کې ځان سره ستوان او کجوري مجوري سامان هم والم، یو ګوتی ډکه کړه، اوبه کې یو بتکې د اوبو ډک کړه، او په اوښ 3 واړه سواره شو، ښځه او خاوند ماشوم بچې روان شو. اوښ روان دی روان دی روان دی، هغه شام نه رب العالمین هغه اوښ مکې مکرمې ته راورسو، د شپو نه د میاشتو مزلې پکې تېرې شو، رارسېد مکې مکرمې ته. مکه مکرمه کې چې اوښ کوم ځای څملاست او کېناست او بیا نه پاسي، او چې پاسي نو بیا هغه ځای له راشي چې دې اوښ وشلي او په ځکه لار باندې خو کېناسته خو بیا به پاسېد که نه، دمه خو به یې کوله خو بیا به پاسېد، سفر به یې شروع کړو، دې نه مخکې سفر نه کوو. اوښ به یې پاسه نو بیا به هملته راغې کې به ناست، بیا به یې پاسه بیا به هلته راغې کې به ناست. دا ځای معلومېږي چې الله ما ته غوره کړی دی. دغه ځای نه کور شته، نه آبادي شته، نه انسان شته، نه اوبه شته، او دومره په میلونو نشته، په میلونو اوبه نشته. جدې دریاب ورسره خوا کې بیږي، خو هغه هم تقریبا 48 میله لرې دی. هغه دریاب هم تریخ دریاب دی، مالګیجن تریخ دریاب. خدای دا کوم ځای ته راغلو، دلته خو فصل هم نشته، اوبه هم نشته، انسان هم نشته. ته الله حکم و بس ښځه هم کوزه کړه، بچې هم کوز که، هغه توشدان د خوراک هغه تیلی هم ورته کېښود، هغه اوبه به تکې هم ورته کېښود. اوښې ده پړي نه ونیوه، روان شو چې روان شو، دا ښځه ورپسې ورله، د دې لمنه یې کلکه ونیو. ابراهیم علیه السلام چېرته ځې؟ موږ د چاته پرېښود، او ما خو څه کوې، دا ماشوم بچی د چاته پرېښود، ته څه کوې؟ ما دومره لوی جرم کړی دی، څه غلطي مې کړې ده؟ هغه دنیا نه دلته دې راروکه کړه، څه جل مې کړی دی؟ او بیا ښځه څوک ده؟ د بادشاه لور ده، د بادشاه کور کې لویه شوې ده. نو که یو نیازبین انسان یو د بادشاه کور کې لوی شي او داسې دشت و بیابان کې وغورځی، چې ته ژوند تېرولی شي. ابراهیم علیه السلام ورته بلکل غږ نه کوي، که کوي خو جړا ورځي، ورته مخ نشي راړولی، کتې هم ورته نشي، که ګوري ورته بیا په جړا غږ نه کوي. بس دې ته روان دی. ښځې بیا ورمنډې کړې، سړیه تا ته وایم که نه، موږ دې چا ته پرېښودو؟ او دا ماشوم بچی چې دا مینه به دې ورسره کوله او غېږ کې به دې راغېشته او ښکلوه به، دا چا ته پرېږدې؟ موږ خو دا خیال و چې ته به راسره ته رانه ځې بیا واپس شام ته، موږ به څه کوو دلته؟ داسې ځای کې هم پرېږدې چې انسان، یو ځای کې هم داسې پرېږدې چې انسان خو وي که نه، اوبه خو وي، دلته خو هېڅ هم نشته، بوټي هم نشته، یو اونه وه بس چې دا کوم ځای کې دوی کوز کړل، یو غټه ونه د ځنګلي. ابراهیم علیه السلام سترګې د اوښکو ډکې دي، کتې ورته نه شي. بیا د مروه پورې ته لاړ، دی بیا ورمنډه کړې، سړي پوه یم که چاته ښځه هوښیاره وه، پوه وه، ډېره هوښیاره وه. وی الله امرکه، الله درته حکم کړی دی. پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی، دی خو بغیر د الله د حکم نه یو کار هم نه کوي. الله ته حکم کړی دی ابراهیم علیه العالمین چې الله به موږ چېرته ځای نه کړي، زه په مخه دی ښه.
ښځه راله بچي سره خپل کېناسته د هغه اونې لاندې او حضرت ابراهیم علیه السلام روان دی چې داسې ځای ته ورسېد چې شاته یې وکتل نو نه ورته ښځه ښکاري نه ورته بچي ښکاري. نو یو غونډی ته وخته نو د الله نه سوال کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله پوهې که فکر مه کوه چې دا کوم ځای دی دا ښځه او دا بچې پرېښودل دلته د ما یو بیت الله دی. هغه بیت الله دی دلته چې د نوح علیه السلام په طوفان کې روان شوی دی. دا د هغه بیت الله خوا کې مې په تا دا ښځه او بچې پرېښودل. غم به نه کوې د دې حفاظت په ما دی لیکن بیا هم بچې دی ښځه ده الله ذمه داري مو اخېسته. پریشاني خو وي که نه زړه کې غم خو شته. یا الله خپل بچي مې پرېښودل هغه وادي کې هغه خوړ کې چې الله قابل کاشت نه ده نه پکې بوټې شته او نه پکې فصل شته. عند بیتک المحرم الله تا وې دلته مې بیت الله دی ما خو نه لیده خو ستا په خوا که مې الله پرېښود. ربنا لیقیموا الصلاة یا الله ولې ما خو پرېښودل که ما سره وې خو زما ښځې هم ستا مونځ کو ځکه ښځه چې نه کوي خاوند ورته چا مونځ کوه او که دا بچوي مې لوی شوي نو ما پې ستا عبادت کو په ښځه هم ستا عبادت کوم پروردګار او په دې بچي به هم ستا عبادت کوم. الله زه ترې لاړم خو چې خدایه ګورې د خپل عبادت نه منې نه کې لکه ورته واچوه چې ستا عبادت کوي. ګوره مقصد څه دی ربنا لیقیموا الصلاة خدایه زما الوان دی خو به ستا عبادت کو زه خو ترې تا رخصت کړم خو چې الله زه نه یم هم چې ستا عبادت وکړي. فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم یا الله څوک وله راوله یوازې به سینجون تېری اوبه به ختمې شي دوی به څښکي خوراک به ختم شي دوی به څه خوري. فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم د خلکو وړونه ورته خدایه مایل کا څوک وله راوله پروردګاره زه خو ترې لاړم چې بل څوک وارزقهم من الثمرات یا الله دا خو داسې خاوره ده چې نه پکې غنم کېږي نه جوار کېږي. یا الله میوې پې وخوره لعلهم یشکرون ستا د نعمت قدر به کوي پروردګار. لاړ ابراهیم علیه السلام او الله دعا قبوله کړه. یو دعا خو یې ټک پټک قبوله شوه لږه یو څو ورځې پس او بله دعا یې الله قبوله کړه. داسې اوبه رب العالمین په مکه مکرمه کې پیدا کړي چې دنیا ورته حیرانه. ابراهیم علیه السلام لاړ زړه کې هسې تاسو سوچ وکړئ چې په دې زړه بیا څومره لوی د غمونو غر بوج پروت و. الله خو ول تسلي ورکړه خو بیا هم هغه د فراق او خدای پاک د اولاد د فراق نه مسلمان وساتي. ډېره ګرانه خبره ده. ګورئ نبي علیه السلام ورته ثمرة الفؤاد وي د زړه میوه ده وي بچې د زړه میوه ده. دې ته راغې ښځې یوازې ناسته ده د هغه ونې لاندې هغه اوبه هم خلاصې شوې چې کم توشدان کې تیلی کې کم خوراک و هغه هم ختم شو چې مور خوراک نه خوري نو سینه کې پی موچ شي پی وچ شو په سینه کې. اسماعیل علیه السلام ماشوم اوږې شو خوراک پسې جلا شروع کړه. اوس چې مور ته بچې جاړي نو پلار لا بیا هم ګزاره کوي خو مور چېرته برداشت کولی شي. اوږې دی اوس نه خوراک شته او نه اوبه شته دومره څه نشته چې یو ګوته لمده کړي او دې بچي له په دا خوله کې ومنډي دومره څه نشته. او یاره دا ما یو ځای کې په خپله لیدي دي یو اسلام آباد کې یو زمانه کې هملته یو اکسیډنټ شوی یو ډېر خطرناک اکسیډنټ شوی یو ګډ ټریلر و یو سودکې والې و هغه سودکې لاندې یو کډې ته غورځولی و هغه ټریلر ډک و د باجرې هغه پې د پاسه ورغورځېدلی و. مونږ ورغلو هغې کې چې څومره انسانان و 12 که 10 که 11 ټول مړو یو هم بچ نو. یو شی پکې ما ولیده اوس هم چې رایاد شي نو مې ډېر زیات خفه شي. هغه سوزکین هغه شهیدان او هغه مړي راویستل ناسوزکي کې مخکې یو زنانه ناسته وه سره ماشین بچی و او ډرایور هم مړ وه زنانه مړه وه بچی هم مړ و. خو چې کله یې روچت کړه او راویویستله ته یقین وکړه هغه ماشوم بچی د مور ځان ته رانږدې کړی او خپله ژبه یې د هغه په خوله کې منډلې وه په داسې حالت کې دې سوتې وه. ما وی دا بچی دلته اوس چغې به اوبو پسې والي زنکدن هغه سخته کې بنده تږي کېږي دې تږي شوی دی مور بل څه نه مونې نو خپله لمده ژبه یې وله په دا خوله کې ایښودې ده په ځان نه مړه وه ورسره. نو چې بچې بیا مور ته جاړې او د مرګ چغې نو مور چېرته برداشت کولی شي. اسماعیل علیه السلام چغې وایي ورته اوږې دی تږې دی دومره لوندوالي نشته چې ګوته لمده کې او په خوله کې وله ورکړي.
را پاسېده یا الله اوس دې بچي سره څه وکړم راله صفا غونډۍ ده ورته مخامخ غټ جبل ابي قبیس دی هغې ته خو نشي غتی صفا دې غونډۍ ته ګورم مکه داسې نږدې څه وکړي په لاره چې ته قافله تېرېږي لږې اوبه ترې وغواړم یا غونډۍ ته ور وختې څوک نشته نو روانه شوه مخامخ بله غونډۍ د مروال ته روانه شو نو چې په کوم ځای کې ورته بچې ښکاري نو ورو ځي تېره ځي خو منډه نه وي او چې کوم ځای کې یو خوال دی پکې لاندې چې اخوال له ورسېدله نو بچې به دې پناه شو نو منډه به یې کړې مروا ته ورسېدل یو خوا بل خوا ګوري که چې ته قافلې والي چې لږې اوبه ترې وغواړم هلته څه نشته بیا صفاله بیا مرواله اووه چکر یې ووالې اوس ماجیان صاحبان چې عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ چې صفا غونډۍ په دې منځ کې اووه چکر یې وایي نبي علیه السلام فرمایي دا د بې هاجرۍ سنت او طریقه ده تر قیامته پورې رب العالمین هغه د هاجرې هغه منډې د الله خوښې شوې منډې د اوبو په تکل کې او د قافلې په تکل کې منډې والې الله ته هغه ادا خوښه شوه مزېداره شوه تر قیامته پورې در باندې لازمه که چې کم سړی 1,00,000 روپۍ ولګوي 1,500,000 روپۍ ولګوي او پیاده سفر وکړي تر بیت الله پورې خو چې د هاجرې په هغه طریقه هغه منډې ونه وایي نو حج به یې نه قبلېږي هغه دا د الله خوښه شوه مروا ته چې ورسېدله نو بچي جړا ختمه شو جلا نشته بلکل چې ویې کتل یو مارغه د په هوا کې تاویږي را تاویږي په چغو شوه یا الله بچې مې مړ شو جړی ختمه شو او مارغه خو هله راځي چې زما بچې مړ دی هغه ته غوښه ښکاري او مارغه ولې راغلی دی په منډه سرګردانې را په منډه شوه را روانه ده چې راله ګوري نو یو سړی ناست دی او چې اسماعیل علیه السلام خپې وی هلته اوبه پیدا شوي دي هغه سړی په لپه باندې اوبه رالي او اسماعیل علیه السلام له په خوله کې اچوي حضرت جبریل علیه السلام الله راوستی دی هغه اوبه چې له خوله کې اچوي د جلا ورته راغلې ده خو چې دا راله سړی غیب شو را منډه یې کړې سړیه څه شوې ته څوک یې چې ویې کتل اوبه پرتې دي زر زرې پکې ګوتې ووالې چې لږ غوندې دغه ته جوړ شي داسې ډنډ غوندې ته جوړ شي اوبه په خوټ کېدو وې زر زرې ورته غاړه راته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرم او زم 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 معنی بندې شه بندې شه بندې شه یې اوبو لږې اوبه داسې نه داره نه په دې بیابان کې خوري نه شي نبی علیه السلام مبارک فرمایي الله دې د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که دې اوبو ته دا بندې نه وی اچولې دې د زمزم اوبو به د مشرق نه مغربه پورې دا دنیا سیراب کړې وه هغې غریبې سره خو د خپل بچي غم و سودا وه هغه د زمزم اوبه الله پیدا کړی په لاره باندې یو قبیله تله جرهم قبیله همیشه به په دې لاره تلل د یمن نه را روان دي چې ویې کتل دلته مارغان تاویږي را تاویږي قبیلې والا یو قافلې والا یو بل ته وایي چې یاره مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای اوبه دې باندې خو همیشه مونږ تېرېږو دلته خو چې ته مونږ اوبه نه دي لیدلې په میاشتو په مزل هم دلته اوبه نشته یاره دا حیوانات چې تاویږي را تاویږي نو معلومیږي دا چې چینه دلته پیدا شوې ده وګورئ قافلې خو پیاده روان یو ځای کې دمه به یې کوله چې وګرځېدل دلته یو څو کسه رالل چې ویې کتل اوس حضرت هاجره رضی الله عنها د بچی دی اوسنه څه کوې تر ویې ګورې مه راځئ ماله او که راځئ ګورې د اوبو نه به ګوتې نه وړئ هغې قافله ټوله راوستوې دلته یو ښځه راوسره ماشوم دی اوبه دي ورسره چې هغې رال قدرتي رب العالمین د هغې هغه ماشوم سره مینه پیدا کړو دا خو د الله کار دی وی یاره مونږ د سره دلته دیره کېږو وی زه به هم پرېږدم دیره شی خو ګورې اوبو کې به ستاسو کار نه که سکی سکی دی خو کوي به ګورې زمئ وی ډېره ښه د کوي دستئ مونږ په کوي څه کوو خو چې ته اوبه سکوله راکې بلکل ته اوبه سکوله وړئ هغه قبیله ولا الله راوستله جرهم قبیله هغه ورسره آباده شوه په مقه ځای کې ځان له کورونه جوړ کړل بیبي هاجرې هم ځان له کور جوړ کړ او ابراهیم علیه السلام به کله کله خپل بچي له چکر و یو ورځ راځه بچي په غېږ کېله بیا کال پس راځه 6 میاشتې پس راځه 2 کاله پس راځه د خپل بچي حالت یې معلومول 14 کاله ته بچي ورسېد د 14 کالو شو د 14 کالو ماشوم نابالغه خو منډې تړلی وی دا میاشت را چې کومه د ذوالحجې میاشت د دې اتمه شپه را ابراهیم علیه السلام خوب ولید چې خوب یې ولید الله ورته په خوب کې حکم کوي اوس بل امتحان راغی هغه د دې نه سخت د اور نه دا هغه دا بل امتحان سخت چې ښځه بادشاه نیسي ځکه د انسان دپاره غټه بېعزتي ده
د هغې نه دا بل سخت چې بچي او ښځه دشتو بیابان کې پرېږده. اوس د هغې نه سخت امتحان راغی. الله ورته خوب کې حکم وکړه دا بچی دی حلال کا. الله اکبر. که څوک درته و چې د بچي نه دا ګوته پرې کړه، پرې به یې کړې؟ سوال نه پیدا کېږي پرې به یې. که درته و چې د بچي نه معمولي غوندې په دې چاقو پې یو کرښه راکاږه، ډاکټر خپل بچي له ستن نشي ویلی، پردي له بوی خپل له نشي ویلی. دا بچی دی حلال کا. او اسماعیل هلته ولا خدای بل بچی مور که بیبي اسماعیل هم خدای خوشحاله کړه. 3 کاله د نه کشر حضرت اسحاق علیه السلام هغې له خدای پاک ورکړه، هم خوشحاله شو. چې خوب یې ولید زړه کې پریشاني راله. خوب د پیغمبر وحي وي رښتیا. سوچ کوي چې یاره دا څنګه چل به وکړم، کله وکړم، په کومه طریقه وکړم. ورپسې بیا د عرفې په شپې بیا خوب ولید. ته ما بیګانه وولي بچی دی حلال. الله الله. په درېیمه شپې بیا خوب ولید. راغی بچي ته کېناست. چې بچي ته کېناسته، ښځې ته وایي ښځې زه ځم داسې ځنګل ته وځم یو قرباني کوم. بچی حلالولم قرباني دی کوم. بچي ته وایي بچي ته چې ځو لکه قرباني وکړو. ښځه لاړ شه چاړې ځان سره واخېسته. د بیبي دا خیال و چې ته ګډ مډ به حلالوي. پړی ځان سره واخېسته. بچي ته وایي راځه بچي چې ځو. د غر نه هغې غاړه د قوم نه یې لرې کوي چې دلته څوک فریاد به ونه لري، څوک راپسې را نه شي، چغې ونه وایي، د الله حکم کې ناراستي را نه شي. مینا ته یې ورسو. دلته کې شیطان راغی بیبي هاجرې له. تا ته پته لګي بیبي خاوند دې څه شو او زوی دې څه شو؟ ویې لاړل قرباني کوي. هاي د خدای ساده ښځې قرباني کوي که ستا زوی لالی بویه ته چاړې بوت یوړو ورسره هغه پړی م یوړو زوی دې لالی. وی پلار بچه ته زوی حلال کی؟ بېوقوفه شیطان اوس د انسان په شکل کې راغلی. پلار بچه ته زوی حلال کی؟ وی ستا خاوند خو چې ما ته الله ویلي دي. وی چې الله ورته ویلي دي یو زر دله دې حلال کی. الله حکم د الله بچی دی، هغه هم د الله دی، بچی هم د الله. چې وایي ډېره ښه مایوسه شو. راغ ابراهیم علیه السلام د انسان په شکل. بابا یو خبره درته کوم. اسماعیل علیه السلام اوس ولاړ دی. دې خوا راشه ځان لیک. وی درته څه کې را بچی حلالې؟ وی یو. وی د دې نه وبال د ګناه نه خبرې چې بچې څوک حلالې؟ خو شیطان ورته وایي وی ما ته الله ویلي دي ګوره مه کوه. قابیل چې دی نو هغه خپل لور مړ کړ، تا ته پته ده نو څومره د خدای قهر او غضب پرې راغی. نو ته خپل بچي حلالې د خدای په قهر باخته چې الله به در باندې قهر نازل کړي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي قابیل کرور مړ کړی و نو د خپل خواهش دپاره او د ښځې دپاره یې مړ کړی و، ځکه زوی حلالوم د الله د رضا دپاره یې حلالوم. لږ شه خبیثه ګوره سوچ پې وکړې، ما پې سوچ کړی دی. راغی اسماعیل علیه السلام. بچی څه د خیال دی پلار دې کوم پاره راوستی قرباني کوي تا حلالوي؟ پلار بچه ته زوی حلال کړي؟ وایي ستا پلار خو چې ما ته خدای ویلي دي. وایي چې خدای ورته ویلي دي نو زما غاړه دغه ذلیل شو. کاڼي یې راواخېستل او په هغه شیطان یې غوزارونه وکړل چې خدای دې بې خو باسه ځه. اوس هغه ادم د الله خوښه شوه. نن چې حاجیان مینا ته لاړ شي بل ورځ به ځي حاجیان، نو د هغه ځای باندې 3 غټ غټ څلي ولاړ دي. نو چې څومره په لکونو حاجیان دي نو کاڼي د مزدلفې نه راوړي، هغه شیطان په 2 تیږو 3 ورځې ولي میدان ته یې راوست. بچې یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ما 3 شپې خوب ولید بچې، الله ما ته حکم کوي چې دا بچې دی حلال کړي. څه دی خیال دی؟ زمونږ د طالبان په مونږ سوال کوي چې د الله وحی و نو د بچي نه ولې تپوس کوو؟ د بچي نه تپوس ځکه کوي چې معلومات وکړي چې بچې په رضا دی او که په زور به حلالو. که په رضا دی د هغې جدا طریقه ده او که په زور چې د هغې جدا طریقه وکړم. بل زما بچي زما تابعدار دی چې الله ته وښیمه چې ګورې بچې ما په زور نه دی حلال کړی. بچې ورته څه وایي؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا چې الله راته څه حکم کړی دی فوراً کوه او زما چغې او لاس ټکول او رپول خو څه کوي چې زما کش بام وونري، زه به ډېر صبر وکړم. بابا دویم وصیت مې دا دی چې ما لالی نو زما مخ به ګورې لاندې کوې.
هسې نه ګورې که زما سترګې او ستا سترګې یو بل ته مخامخ شو نو ما ته پته ده چې بیا ته ما نه شی حلالولی د الله حکم کې به تاخیر راشي. او درېیم دا دی چې د ما لاس او خپې کلک وتړه. ولې دې وخت کې خو به د لاس نه رپومه خو هسې نه زه بې اختیاره شم او لاس او خپې مې ورپول نو هسې نه چاړه کار ونه کړي ستا لاس خطا نه شي نو د الله حکم کې ناراستي را نه شي. بابا څلورم وصیت مې دا چې دا کمیس رانه مخکې وباسه هسې نه چې وروسته وباسې وبشلېږي نو مور به مې وایي چې په زور یې لال کړی دی ګوره جامې یې شلېدلې دي نو مخکې وباسه او زما دا کمیس زما په وینو کې ولړه نو زما دا کمیس به زما مور ته یوسې او هغې ته به ووایي چې اسماعیل در باندې سلام وي او هغه د الله حکم ته په خپله خوښه پروت دی او دا د هغه کمیس دی دا د هغه نښه ده چې په روغ رمټه ایستی دی او که ته چرته هم اسماعیل پسې خفه کېږي نو دا وینه یې لږه پودې ته نیسه بویمه په دې به دې خپله تسلي کېږي. ډېره ښه ده کلک یې وتړه وجود یې ورته ښکاره کړه الاوړه یې سملو چاړې راواغېشته زور ورکوي چاړه کار نه کوي وی بابا سترګې ځان له وتړه سما په دې وجود چې ستا نظر لګي ستا لاس نه کوي لاس تېره پي بچې داسې به وکړم سترګې وتړل او چاړه ښه تېره کا بیا زور ورکوي کار نه کوي بابا چاړه تېره کا که نه بابا ته جوړ سترګې دې پټې دي لاوړې راکاږې څه نه بچې سمه راکاږم خو کار نه کوي چاړه یې اوچته کړه د زور باندې ځمکې له راوبروله چاړه ورته الله ګویا کړه علما لیکي ای خلیل ستا ومنم او که د رب جلیل ومنه ته یې پرې کول کوه رب جلیل وایي چې ګورئ پام کوه چې لا تقطع قطع نه کړي پرې نه کړي تا ومنم که د هغه ومنم او چې زور ورکوي هغه ځای نه جبریل علیه السلام را روان دی وي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله د زور او د طاقت مقابله څوک نشي ورکولی. اسماعیل علیه السلام په جوش کې راغی او دا بره نه په آواز شو لا اله الا الله والله اکبر الله له شریک نشته واقعي چې الله ډېر لوی دی. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې زموږ قرباني الله قبوله کړه الله اکبر ولله الحمد الله ډېر لوی دی او الله له ثنا ده. ګډ د جنت نه راورسو هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی و الله په جنت کې یو لوی ګډ یې جوړ کړی هغه یې ورته سمله والله یفدیناه بذبح عظیم هغه ګډ یې لال ذبح ابراهیم علیه السلام له دومره اجر پې رب العالمین ورکړه لکه سړی چې خپل بچي د الله په نوم قربان کړي هغه خپل وس وکړه ګډ حلال شو بچي هم خدای بچ کړه قرباني مو شوه هغه قرباني تر قیامته پورې رب العالمین په غنیانو په مالدارانو لازمه کړې غوښې د مکې فقراو خوړې ښکرانې د نبي علیه السلام د زمانې پورې د عبدالله ابن زبیر د زمانې پورې په بیت الله کې ویزاد هغه موږ چې اوس کومه قرباني کوو د هغه قرباني ده باقي واقعیت به درته انشاءالله آینده جمعه کې وویم خو د قربانۍ متعلق یو څو خبرې وو. قرباني په غني مالدار سړي واجبه ده هغه انسان چې هغه د 9 تولو سرو زرو مالکي یا د 250 تولو سپینو زرو چاندې مالکي او یا د 250 تولو چاندې قیمتي تقریبا د زمانه کې 6,000 روپو ته رسیږي دا نقدیت یې ورسره او که یو سړي سره د 9 تولو سرو زرو نه سره زر کم دي نو قرباني پې واجبه نه ده مګر که ورسره بل نصاب شته نقدې پیسې ورسره شته 1,000 2,000 3,000 روپۍ نو بیا که یو توله سره زري نو ګورې بیا هم پې قرباني کېږي بیا به هغه سره در قیمت کوي نو چې قیمت یې کې خو 10,000 روپو ته رسېږي یا که د یو سړي 2 کوره دي یو کور کې دي اوسېږي او بل کور د ده د حاجت نه زیاتي دی او د هغې قیمت 6,000 روپو ته رسېږي په هغه هم قرباني واجبه ده. یا د یو سړي دومره ځمکه وي چې د ده او د ده د بچو پکې ښه برابر ګزاره کېږي ادنا ګزاره چې څه ته وایي خواهشات کې نه خو د ده پې پسپوره ډوډۍ هم ګزاره کېږي دومره یې ځمکه ده دې به هم قرباني کوي. قرباني په کم څاروي کېږي ولې که چا کره د ضرورت د سامان نه زیات دومره سامان و چې هغې قیمت هم 6,000 ته رسېږي په هغه هم قرباني واجبه ده. چا کره چې ټي وي دی د ټي وي قیمت نن سبا به څونې د دې مردار طبعا 6,000 نه خو به زیات وي که نه دې نه به زیات وي نو چې دا بلا چا کوي نو دا د ضرورت نه زیات شي د قرباني پې بلکل واجبه ده
چې ما کره خو ما سره خو نقد څه نشته چې نغد نشته دغه مصیبت خرڅ کړه کنه قرباني پې وکړه کنه چا سره ټوپک یو ټوپک د ضرورت دی یو بس د یو ټوپک نه زیات د بل ټوپک قیمت ولګوه که هغه قیمت 6,000 ته ورسېد دم قرباني در باندې واجب ده خرڅ یې کړه یو د ضرورت دی چا کره څاروي دي لنګه د ضرورت ته خیر دی د زمیندار قلبه د ضرورت ته خیر دی خو چې زمینداري پې کوي سنډې د ضرورت ته خیر دی خو که د دې نه زیات څاروي ورسره وي د ضرورت نه زیات او قیمت یې 6,000 ته ورسېد قرباني پې واجب ده باید زنانو جامې دي ګورې کافي قیمتي جامې یو جوړه 2 جوړې د ضرورت دي دا زیاتي جامې قیمت کا که قیمت یې دغه 250 تولو سپینو زرو 6,000 روپو ته مثلا برابر شو نو قرباني پې واجب ده په کم څاروي به کوي په ګډ چیلي ګډه چیلی غوا میخه اوښ په دې قرباني کېږي غوا میخه د 2 کالو چې وي قرباني پې کېږي که د 2 کالو نه عمر کم وي پې قرباني نه کېږي او چې 2 کالو ته ورسېږي که غاښې کړي کې غاښ نه کړي قرباني پې کېږي غاښ ته مه ګورئ غاښې کړي دي که نه عمر ته یې ګوره چې عمر 2 کاله ته ورسېږي د سخی یا د کټۍ یا د سخي یا د کټي نو بس قرباني پې کېږي او اوښ 5 کالو چې ورسې قرباني پې کېږي او ګډ او چیری چې د کال قرباني پې کېږي چې د کال نه کمې بیا پې نه کېږي علما لیکي چې لمور ګډ حدیث کې دغسې دي لمور ګډ لم والا ګډ چې هغه د 6 میاشتو وي خو یاره سرو بي چې په کال د کال په سترګو ته ګورې د کال په نظر راځي د لمور ګډ بیا به د 6 میاشتو په هغې کېږي او چې لمور ګډ نه یا ټپي نو بیا په ګډه چیلی کې 1 کال عمر شرط دی کې به کله قرباني وخت یې څه دی وخت یې د اختر د ورځې نه شروع کېږي تر د اختر د 3 ورځې د نور پرېوتو پورې خو چې کوم ځای کې د اختر منځ کېږي لکه خاریه کې د اختر د مانځه نه مخکې قرباني بالکل نه رسوي یو صحابي کړې وه نبي علیه السلام مبارک ورته وي دوباره وکړه وایي ستا هغه قرباني خو هسې غوښې دې وکړې نو د اختر د مانځه نه پس به قرباني کې او چې کوم دی د اختر مونځ نه کېږي لکه بانډو میرو کې نو هلته د اختر د مانځه نه مخکې هم قرباني کولی شي 3 ورځو کې په لومبۍ ورځ وکړه دا بهتر ده کني په 2 وکړه کني په 3 وکړه 3 ورځ نر پرېوتو نه پس بیا ختم د شپې هم قرباني کولی شي خو مکروهه ده ځکه سړي ته پته نه لګي اکثر رګ مګ نه خطا شي د شپې کولی شي مکروهه ده نو د ورځې کوه قرباني او چې بیا کله په کم څاروي هغه څاروي چې هغه ګورې روغ سالم څاروي وي سرب څاروي وي د هغې ثواب ډېر زیات دی ګډ او چیلي کې یو کس به قرباني پې کوي 2 او 3 پکې نشي شریکېدی او په غوا کې او په میخه کې 9 کسان شریکېدی شي 9 کسان نیت به خالص د الله د رضا کې چې الله خوشحاله کم الله راضي شي نو په دې 9 کسو کې که یو کس قرآن حکیم کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته قد صدقت الرؤیا واپس راغی د خپلې مور سره ابراهیم علیه السلام لاړ شام ته د خپلې بیبي حضرت سارې رضی الله تعالی عنها سره او ما درته ویلي چې کله کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې بیبي او د خپل معصوم بچی اسماعیل علیه السلام حالات نه به ځان خبرو دلته به دیره و څه موده به هلته او څه موده به دلته و د الله پکې ډېر لوی راز او ډېر لوی حکمت و غټ حکمت پکې د الله ده چې هغه شام کې هم پې یو کور جوړه و هغې ته بیت المقدس وی او دلته به هم پې یو کور جوړه چې هغې ته بیت الله وی دې کې د الله دا غټ حکمت و یو ځل ما درته ویلي چې اسماعیل علیه السلام دلته و نو یو جرهم قبیله راله او هغه د جرهم قبیله د اسماعیل علیه السلام سره دلته دیره شوه اسماعیل علیه السلام په دغه قوم کې بیا ښځه م وکړه بیبي یې پکې وکړله او هغه مور یې حضرت هاجره رضی الله عنها بیا هلته وفات شوه د 4.5 کالو په عمر کې کم وخت چې مور وفات کېده عمر یې د 4.5 کالو بیبي هاجره
او د اسماعیل علیه السلام عمر دغه وخت کې 20 کاله تقریبا. هغه بیبي هاجره د اسماعیل علیه السلام دا بیبي د بیت الله په خوا کې چې کوم ته نن سبا حتویم وی د بیت الله شریف د ناوې لاندې د میزاب رحمت لاندې هلته کې دفن ده. خو چې دا مور وفات کېده نو د اسماعیل علیه السلام واده شوی و. پلار یې راغی ابراهیم علیه السلام، ما خو تاسو ته وایي چې کله کله به راته د خپل بچي حالت به اغېشته، دلته به هم دی راو. داسې وخت کې دی راغی اتفاقا چې اسماعیل علیه السلام نو بهر ہوتے ہو چې کور ته راغی دروازې وډبوله، یو زنانه ورته آواز ورکړه څوک یې؟ وایي د اسماعیل میلمه یم. څه شو؟ وایي خو تللی دی بهر چکر لري ښکار کوي. وایي ښه ته څوک یې؟ وایي د هغه میلمه یم. ابراهیم علیه السلام دی تپوس کوي ته دې کور کې څوک یې؟ وایي زما خاوند دی اسماعیل علیه السلام، دی په دې قوم کې ما سره واده شوی دی. او دې ښځې د ابراهیم علیه السلام باندې ډېره لویه بې پروایي وکړه، لکه چې میلمه د چا راشي نو که سړی په کور کې نه د کور خاوندان هر څوک چې د چای دې زمانه کې یا د ډوډۍ یا د خوراک یا د شپې ست یا د میلمه چې کوم خدمت یې هغه خو د ګاونډیانو په لاس هم کېږي، هېڅ پروا یې ونه ساتله. او ابراهیم علیه السلام ځان هم ورته ونه ښه، صرف دا تپوس یې ترې وکړو چې حالت هم څنګه دی؟ وی ډېر خراب دی، ډېر بد حالم دی، د خوراک څښاک درک نه لګي او ډېر په بد روز یو. حالانکه ښه نعمتونه وو خو د هغې ډېره غټه ناشکري وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته دا یو ټکي وویل، نورې خبرې پرېږده، خو چې خاوند دې راشي نو ورته ووایه چې د دروازې را چوکاټ دې بدل کړه، نورې خبرې پرېږده. څه موده یې تېره کړه ځکه دغه دی خو بیت الله و. هغه ته پته وه ابراهیم علیه السلام ته چې دلته کې د الله یو کور دی، د هغې بنیادونه دي چې کله ته دعا کړې و که نه ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، الله ما د خپل بچي د هغه عزتمن کور خوا کې پرېښودل. علما لیکي چې ابراهیم علیه السلام ته الله ښولې وه چې دلته یو کور دی، اگر چې اوس وران شوی دی آبادي نشته یو کور شته. نو دی روسه موده هلته کې و اسماعیل علیه السلام رانغې واپس لاړ شام ته. څه موده پس بیا راغی ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د ملاقات لپاره چې راغی، خو چې ابراهیم علیه السلام لاړ نو اسماعیل علیه السلام راغی. ښځې نه یې تپوس وکړه ښځې څوک میلمه خو نو راغلی، پرې اثارو باندې پیښ شو. الله خبر که زه قدیم وروستو پیغمبر جوړېدو والا دی. یو بوډا بابا راغی سپین ګیري، څنګه شکل یو؟ یا دا نمونه شکل یو. ښځې تاسو د ډوډۍ موډۍ ست د شپې، یاره بس ما خو څه تپوس ته یې ونه کړ، دغه میدان کې څه موده څو شپې دیره و بیا لاړ. تا ورته څه ووې؟ وی بس ما نه تپوس وکړو حالات هم څنګه دي؟ نو ما ورته چې حال هم ټیک نه دی. څه سوال جواب خو یې درته نه دی پرېښی؟ وی دا سوال جواب یې راته پرېښی دی چې د دروازې د چوکاټ ته بدل کړه. وی ښځې څه غلطي دې کړې ده، دا خو زما پلار و حضرت ابراهیم علیه السلام، هغه جلیل القدر پیغمبر چا کې د نمرود سره مقابله وکړه، چا باندې چې الله اور ګل ګلزار کړ، چا چې وطن او ارض د الله دپاره پرېښودل، چا ته چې الله زما قرباني پرېښې وه او بیا زه الله بچ کړم. دا دې څه غلطي کړې ده؟ میلمستیا خو دې کم از کم ورکړې وه، دلته ډېره کړې به دې، عزت به دې وله کړی و او ډېره غټه ناشکري دې کړې ده. څه شی ستا کم دی؟ ډوډۍ دې کمه ده، خوراک دې کم دی، جامه دې کمه ده، کوټه دې نشته، دا دې څه ویلي؟ بدل که د هغې دا مطلب دی چې دا ښځه پرېږده.
په زما د پلار حکم دی، زما پلار پیغمبر دی، زه د نن نه ماته پرېښودې تا ځان سره نوره نه ساتم. علما دلته معلوموي یو څو خبرې یو څو مسلې دې نه معلوموي. یو خدا چې ناشکري به قطعا د الله په نعمت نه کوي. بعضې خلک یې ښه روزګار به یې برابري او ښه ګټه به کوي. که ته ترې تپوس وکړې چې هلکه کاروبار دې څنګه دی؟ یاره ډېر ښه شی نه ښه نه دي جي. ته پوهېږې څوک ترې څه غواړي یا څوک ترې غلا کوي جي ښه نه دی. نو چې دا څوک هم دا ټکي وایي چې ښه نه دی ښه نه دی، نو د ده اخر ارواز خرابوي بیا. او دغه جامه هغه مه غوندي ته مه غوندې، به لږ ښه جامه غوندي، لکه د ژمي ګرمه به یو ته به لږ عامه جامه غوندې. نو الله تعالی د چا انتظام نه دی کړی؟ د هر چا رب العالمین ګزاره حال انتظام کړی دی. نو دا به قطعا نه وی حال خراب دی او درک نه لګي. بلکې حدیث پاک کې راځي که یو سړی د مریض تپوس ته لاړ شي او تپوس ترې وکړي چې څنګه ادي به ورته وایي چې الحمدلله ښه یم. دا نه وایي چې نه یاره ډېر مې حالت خراب دی او ډېر خراب یم او بس ډېر دغه نه 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 الحمدلله. تکلیف خو شته دی خو د الحمدلله اوس هم د الله فضل دی. په دې فرشتې آمین وایي. چرته به هم دا نه وایي چې حال خراب دی او درک نه لګي. ناشکري یې وکړه ناشکري. د میلمه قدر یې ونه کوه. هغه میلمه چې هغه ابراهیم علیه السلام غوندې میلمه و د هغه قدر یې ونه کوه. بله مسله هم ترې چې د میلمه به قدر کې عزت به کې خیال به ساتې. او بله مسله هم ترې دا معلومیږي چې پلار مور سړي ته ووایي چې دا ښځه دې پرېږده. علما وایي چې ډېرې سوچ وکړي چې پلار یې په حقه دی او که ښځه په حقه ده. نو که ښځه په حقه نه او پلار او مور په حقه نو د پلار د مور خبره او بیا منې. او که نه پلار یې لږ دماغ تیزي یا د مور یې مازغه تیزي او دا هغې په ناجیزه وي او دا ښځه په جیز وي نو بیا د ښځه نه پرېږدي د مور او پلار دپاره. یو حدیث پاک کې هم دا راځي وایي که مور او پلار ته حکم هم وکړي چې دا ښځه له طلاق ورکړو د مور او پلار خبره به منې بلکل. لیکن محدثین د حدیث شرحه کې بیا لیکي چې دا چونکې هغه مور او پلار مراد دي چې هغې په حقه او نقصان د ښځې وي او د دې مور او پلار او د دې ښځې منځ کې ګزاره نه کېږي. او که دا ښځه ساتي نو دا بچی د مور او پلار نه عاق کېږي نافرمان کېږي د دې ښځې د وجې نه. دا ښځه ټیک نه ده نو بیا د مور او پلار خبره منه. او که ښځه ټیکي هسې مور غوسې اخیستي پلار غوسې اخیستي نو بیا وله جوړ او که دې ښځې او مور او پلار له بهر کیف وي بس هغه چوکاټ دی او ما ته حکم دی د پلار په مخه دی ښه بله ښځه وکړه. څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی اتفاقا چې بیا راغی بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام بیا په کور کې نو تپوس یې وکړه د ښځې نه ته څوک یې؟ وایي زه د کور مالک یم. دا کور خو د اسماعیل دی که نه؟ وایي د ما خاوند دی. څنګه هم حال تېرېږي؟ وایي الحمدلله ډېر مزېدار. خوراک څه خورئ؟ وایي غوښې خورو. د ښکار غوښې خورو اوس بیا هم خاوند تللی دی. ښه جامه ښه ډوډۍ او بیا د الله عبادت هم ورسره کوو. وایي نه حال کې څه فرق هم نشته. وایي نه نه موږ ډېر خوشحاله یو. زما ډېر ښه خاوند دی ډېر ښه د الله تابعدار دی منځونه کوي خلکو ته د نیکۍ خبرې کوي. موږ هم کور کې خپل منځونه کوو خپله ډوډۍ او الحمدلله حالت ډېر مزېدار دی. ته څوک یې؟ وایي زه میلمه یم د بهر نه راغلي ښه مضبوطه میلمستیا وله ورکړه. بابا هر څو ورځې چې ته دلته یې زموږ میلمه به موږ به ستا احترام کوو ستا قدر به کوو ستا عزت به کوو. ډېر لوی عزت یې د ابراهیم علیه السلام وکړو. اصل کې ابراهیم علیه السلام په خپل هم ډېر مهمان نواز وګورئ. بې میلمه به د ډوډۍ نه خوړه قطعا. واقعاتو کې راځي چې بار به ولاړو چې په لاره به څوک ته لکه دې خوا راشي کوم ځای یې په لاره مسافر ده ډوډۍ دې خوړلی نه راځه هله شب کنځل به کېن. یو بوډا بابا یو ځل په لاره باندې روان و ابراهیم علیه السلام نه مټه ونیوه. بابا ډوډۍ دې خوړلې ده؟ نه نه مې ده خوړلې. راځه ما میلمه شه. ډېره ښه چې کور ته یې بوته ډوډۍ وله راوویسته ډوډۍ وخوړه. ابراهیم علیه السلام هم مړ شو او بوډا بابا میلمه هم مړ شو. د ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې میلمه ډوډۍ تا هم وخوړه او ما هم وخوړه. د هغې الله شکریه اوس ادا کا چې کوم الله موږ له دا رزق راکه ډوډۍ راله راکړه هغه الله چې وحده لا شریک له یو دی شریک وله نشته. د هغه شکریه ادا کا. پکار هم دا ده چې ډوډۍ سړی وخوري که نه الحمدلله دې ووایي. الله ثنا دی ادا کړي صفت د الله دې وکړي. بوډا غوسه شو
وی کم خدای کم الله چې یو دی مونږ له رزق راکړی دی د هغه شکر یې ادا کړم. ابراهیم علیه السلام ورته وی او وی زه خو یو خدای نه منم دا وحده لا شریک دا څوک دی زما خو په کور کې ما ځان له یو معبود ساتلی دی یو خدای او زه د هغه عبادت کوم د کاڼي بوت یې ځان له ساتلی ما خو ځان له کور کې یو خدای ساتلی دی او شپه ورځ د هغې عبادت کوم زه خو بل خدای نه پیژنم یو خدای څه ته وایي شریک نشته الله له دا نه منم ما سره یو خدای شته. ابراهیم علیه السلام له غصه ورله چې خدای دې بې خو باسه ما خو ستا مېلمه کړې ډوډۍ مې در باندې وکړه ته الله یو نه منې ځان لري بوت ساتلی دی پاسه وایي که زه خبر وې چې ستا دا عقیده را د کفر ما به در باندې نوړی ډوډۍ هم نه وخوړلی وځه خبیثه په مخه یې وړی وویست خو چې څنګه یې وویسته حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږي ابراهیم څه دی وکړل یاره دا یو میلمه بوډا راغلی و مې ډېر قدر وکړو عزت مې وکړو چې مې شکر یاره الله ادا کړه هغه وی الله څه ته وایي زه خو یو خدای نه منم زما خو ځان له یو خدای په کور کې شته ومې راټو مې شاله یاره افسوس چې ما ته مخکې نه پته وي چې د نوړی ډوډۍ مې پرې نه وخوړلې وی ښه الله خو زه راولېږلم چې ډېر بد دی وکړل ډېر بد دی وکړل دا سړی زه پېژنم دا بوډا کن سلو کالو نه زیات عمر یې دی او ماغه د کفر عبادت کوي او د شرک عبادت کوي ما خو یو ورځ هم په د ډوډۍ بنده نه کړه سره د دې کفر او شرک او سره د دې خبرو زه ډوډۍ ورکوم او تا نه نه وشړو دا دې څه وکړل کافر له خو دنیا کې ډوډۍ ورکوم آخرت کې بیا نه ورکوم کافر له خو دنیا کې زه ښه روزي ورکوم ښه رزق ورکوم دا یاد وساتئ کافران چې دا نیکۍ کوي که نه دا ښه عمل چې کوي نیکي خو ورته نه وایي دا ښه عمل خلکو سره خندا خوندي کوي لارې جوړوي پل جوړوي ښه اخلاق پیسې یو بل له قرض ورکوي نبي علیه السلام فرمایي بلکې قرآن وایي چې الله تعالی د دې د دې ښه عمل اجر دی له په دنیا کې ورکوي دنیا کې ښه ډوډۍ ورکوي ښه بنګله ورکوي ښه عیش و عشرت اخرت یې بیا تباه و بربادي هغه غرق غرق نو الله وایي چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې سره د دې کفر د ډوډۍ ورکوم ښه ډوډۍ والا ورکوم دې بوډا له کافر دی زما شکریه نه ادا کوي ما نه مني بیا هم ډوډۍ ورکوم ما له شریک ګڼي بیا هم ډوډۍ ورکوم یو ورځ د میلمه که نو داسې د میلمه څوک بېزتي کوي لکه تا چې بېزتي وکړه نه وایي ورکړل ډوډۍ که نه ما ته به دې پرېښود ما به ډوډۍ ورکړې وه میلمه بېزتي دې وکړل ډوډۍ دې ورکړه بېزتي دې ولا وکړه دې شله ابراهیم علیه السلام پوه شو چې واقعي ډوډۍ خو مې پرېښوړه که هغه الله نه مني خو ما خو به ته نصیحت به کړی و که نه چې و مننې مننو خبره خلاصوه ما پې څه زور دا خو واقعي دنیا کې کافر له الله روزي ورکوي ما پې یو نوړی وخوړو بیا پې د هغې اثباتنه وکړو په مخه مې که زر ورپسې پاسې په لاره کې روان و را پیدا یې که بابا لږ ودرېږه معافي غواړم ښه ما ستا بېزتي وکړه معافي غواړم بیا به داسې نه کومه سره د دې عمل چې دا ته کم کې او دا ستا کم عقیده را بیا هم دله رب العالمین روزي درکوي نو چې الله روزي درکوي او زما د کور هم الله روزي درکړه زما څه کار چې تا باندې هغه روزي بند و سړی ورته ته یې څوک ته خو ډېر ښه سړی ته یې څوک ابراهیم علیه السلام ورته خپل ځان زه ابراهیم یم د الله پیغمبر یم او ستا تا چې خدای یاد کړه دا څوک دی بابا ورته وایي دا هغه وحده لا شریک هغه الله دی چې یو دی او زما عقیده به چې شریک نه لري ستا چې خپله کوم عقیده یې نو وایي نه نه به زه هم پوه شوم شا به دغه کلمه دې ما ته ښایه هغه بوډا د ابراهیم علیه السلام د هغه ښو اخلاقو د برکت رب العالمین مسلمان کړو او تاله راغلی ما دې کې اوړه راله راکړه چې ابراهیم علیه السلام له یوسف هغه غصه شو چې ګوره ابراهیم علیه السلام ته مونږ وایو چې د الله نه سوال وکړه چې رب العالمین قحط ختم کړي بارانونه وشي غلبه ډېره شي نو هغه هم د الله نه سوال نه کوي نو دلته هم نشته اوړه کم دي بوجۍ ته یې اخیستل او د ډېرې غصې نه هغه د شګو ډکه کړې ده د شګو وی دا یو څه ابراهیم علیه السلام له وایي چې دغه شی راله راکړه ابه پوه شي چې وطن خو ټول شګې شګې دی اوړه خو هلته هم نشته ممکن نه که د الله دربار کې پیغمبر دې سوال وکړي چې خدای پاک قحط ختم کړي او فرخسالي راولي سړی راغی و هغه بوجۍ چې ده نو هغې د ابراهیم علیه السلام کور کې وغورځوله او راغی ابراهیم علیه السلام ته وی راودلل اوړه وی نه وی ولې وی هلته هم صیب قاتو تش رالم خو هغه دوست صیب ډېر غوسه شو او د غوسې نه هغه بوجۍ ماله د شګو نه ډکه کړه د شګو نه وی چې دا ولې یو څه
موږ دې خپل پیغمبر ته وایو منت ورته کوو چې الله ته سوال وکړه زاري وکړه چې الله باران وکړي نو دې نه کوي موږ دغه شګې دي بل څه شی نشته ابراهیم علیه السلام راغی کور ته چې کور ته راغی اتفاقا میلمانه هم ورسره دي خدای دې میلمنو ته به زه څه کوم اوس خلق خو بلدو کور ته ورغی د ډوډو ټپار خیږي اوړه پخیږي ښځې ته وایي ښځې دا اوړه کم ځای دا ډوډۍ د کمې دي وی دا ستا هغه دوست بوجۍ کې اوړه را لېږلي دي که نه کوم یو دوست سار تا هغه سړی وله نو لېږلی وی کوم د بوجۍ وی دغه څه اوړه مې ترې پاخه کړل او څه دا دې پراته چې بوجۍ وکړه ته د اوړو ډکوم الله اکبر الله ذاته ګوره د میلمه دا میلمستیا خو دا لو رزق خو یاره واقعي دا روزي رسان څوک دی نه الله شګې وله خدای ګوره په اوړو بدلې کړي وی دا ستا هغه دوست وی نه ښځې دا زما هغې دوست نه دی را لېږلی هغې خلیل عربی کې خلیل دوست ته وایي دا زما هغه بل خلیل ذات را لېږلی دي هغه خو شګې را لېږلی دا ما له خدای هغه شګې په وړو بدلې کړي دي میلمه باندې چې ډوډۍ وخورې دا رزق وله تا ورنه که دا وله الله ورکه دا رزق یې تا سره لیکلی او ستا را دې درستخانه ستا د شکور دا ډوډۍ هغه چې وخوړه دا الله لیکلی وه ستا دا سمسی خوروا او دا نوړی غوښه دا رب العالمین لیکلی وه چې دا به هم دا میلمه خوري ابراهیم علیه السلام خو مهمان نوازه نو ډېر زیات خوشحاله شو چې ووایي ګور مې هم ډېره مهمان نوازه ده او زه مې ډېر قدر وکړو زه مې ډېر عزت وکړو بلکې راځي په احادیثو کې بابا ته لږ خفه کېږه مه زه دا سر دی ته دې لږ غوندې ووینځم مو بیا ورله ګرمې کړو د ابراهیم علیه السلام ډېر ویښته ووینځل پوهېږئ نه چې دا مسخر دی خو څوک مشر دی بابا به نو میلمه دی نو خوشبویي مې پورې کړله بابا دا صادر دې راکړه چې دا درله پاک کم ووینځم ډېر خوشحاله شو وی بس داسې کار دی چې خاوند دې راشي نو ورته وایه چې دا چوکاټ دې برقرار وساته دا مه بدلوه ښه دې لاړ او چې دی کې ابراهیم اسماعیل علیه السلام راغی څه اپوی شو بوی پې ولګېد خوشبویي څوک مېلمه خو نو راغلی یو بابا راغلی و ډېر ښه سړی و څنګه نمونه سړی وی دا نمونه سړی و تا ته څه ووی تا ورته څه ووی بس وی ما نه د تپوس د حالاتو کو ما ورته ووی چې حال الحمدلله ډېر ښه دی ډېر خوشحاله یو غوښې خورو او ښه شکر دی هر څه شته او بیا مې وله سر ووینځه او جامې مې ورله خشته ووینځلې خوشبویي مې ورته پورې کړه چې څو ورځې دلته میلمه و مې ډېر عزت او قدر وکړه تا ته څه ووی بیا وی چې ته نو ما ته بیا ووی چې خاوند ته دې وویه چې دا چوکاټ برقرار وساته دا چوکاټ مه بدلوه پېښه ښه دی دا زما پلار ابراهیم علیه السلام خلکو پېژنده چې دا څوک دی او څوک نه دی دا زما پلار او ته ډېر عزت وکړو ډېر قدر تا وله وکړو دا نه ډېر زیات خوشحاله دی او دا چوکاټ دی ستا متعلق یې راته وایي چې دا چوکاټ دې برقرار ساته بدلوه ما مطلب دا چې دا ښځه ځان سره وساته د هغې ښځې نه الله ابراهیم اسماعیل علیه السلام له بله بچي هم ورکړل څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی که راغی دا زوی اسماعیل علیه السلام ولاړ دی چې پلار یې ولید ور منډی کړې په تندي یو بل ښکل کړل ورته غاړه ورته ځان ته را نږدې کړ بابا دوه ځله ته رالی او زه نه ومه دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر 13 کاله دی بچې زه خو الله یو بلې خبرې را لېږلې وایې بابا دلته د الله یو کور دی هغه جوړول غواړي ته امداد کوې را سره بابا د خدای کور به څنګه امداد نه کوو بس ته به تیږې راوړې د دې غرونو نه زه به د آبادي کومه چې د الله دا کور جوړ کړو قرآن حکیم کې الله فرمایي وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت ځای ورته مونږ وښو برابره کور کړه دا ځای دی دا هغه ځای دی چې د نوح علیه السلام په سیلاب کې روان شوی دی دلته جوړ کړه نو بیت الله سی به جوړ کړو هغه حجر اسود په جبل ابي قبیس کې الله امانت یې ښویلی راوغورځو راویړه ورته پکې کېښوده چې کله بیت الله تیار شو نو دعا کوي اوس اسماعیل علیه السلام به خټه راوړله او کاڼي به یې راوړل ابراهیم علیه السلام په خپله ګلکاري کوله هغه یې لګول بیت الله مبارک جوړ شو اوس دعا کوي نو څه وایي وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل دا کار یې کو نو دا دعا یې کوله خو علما وایي چې دا کله فارغ شو دعا کړې ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم یا الله د عبادت زمون قبول کی خدایه توریدونکې ذات او زمونږ په حال خبردار ابراهیم علیه السلام لومبې دا سوال وکړو عبادت نه پس اسماعیل علیه السلام په امین وی د دواړو هغه دعا او د اسماعیل هم امین ته الله دعا ووی یا الله د عبادت هم قبول کړي
لا ول خدا دعا کوي بیا څه وایي دا نه وایي چې مال دولت راکړه او پیسه راکړه نه ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسکنا انك انت التواب الرحیم یا الله مونږ د ځان تابعدار جوړ کړه تابعدار پروردګار چې هر وخت تابعدار او پروردګار زمونږ په بچو کې هم داسې یو ډله پیدا کړه چې هغه ستا هر وخت تابعدار وي یا الله مونږ ته د عبادت چلو ښایه ډېر زور اور ذات یو د حکمت ذات ورپسې درېیمه دعا څه کوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله زما په دې اولاد یو پیغمبر هم پیدا کړه ځکه سبا نیم اسماعیل علیه السلام نی نو دا قیدره چې سموده پس دا خلک بیا ګمراهان کېږي د پیغمبره خبرې تېرې شي نو بل پیغمبر ول راولېږه داسې پیغمبر چې ستا کتاب ورته ښیي د حکمت خبرې ورته ښیي د ګناه او د کفر نه پاک کی نبی علیہ السلام فرمایي د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یم چې د الله قبول هغه دعا قبوله کړه تا دعا وکړله بیت الله جوړ شو اوس الله ورته وایي دې خلکو ته یو آواز وکړه واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق واسو د جبل ابي قبیس ته ورسې ودرېږه آواز وکړه خلکو ته چې خلک حج له راځئ الله خلقو ته څنګه آواز وکړم دا خو لږ خلک د بیت الله خوا کې دا جرهم قبیله ناست دي ته به ووایم که نه وایي نه آواز وکړه ټولې دنیا ته به ستا آواز رسېږي الله دنیا ته وایي دا به زه رسومه چې په دنیا کې څومره مخلوق دی او د میندو په ګېډو کې دي او روحونو کې دي ټولو روحونو ته د آواز رسوم دا په رسول په ما دي خو ته آواز وکړه آواز یې وکړه خلکو ته ای خلکه حج له راځئ هغه آواز الله د انسانانو روحونو ته ورسوم خلکو روحونو آواز کړی دی لبیک کم روح چې لبیک ویلی دی خو ځي به چا چې نه دی ویلی نه به ځي که چا 2 ځله ویلی دی 3 ځله ویلی 3 ځله به ځي هغه آواز الله ورسوم دا د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په شریکه دا بیت الله جوړ کړ او هلته ولا الله بل زوی ابراهیم علیه السلام له ورکړه اسحاق علیه السلام فرشتې راغلي د لوط علیه السلام قوم تباه کوي چې راغلي دي ابراهیم علیه السلام وله دعوت او ډېر خشته څښی هلته چې هغې ویسته فرشتو انسانانو په شکل کې وې ګوتې نه وروړي ابراهیم علیه السلام ویرېده ځکه چې دشمن به چا کره راغی نو خوراک پرې نه خوړ وایي ښځې هغه مېلمانه خو ډوډۍ نه خوري معلومیږي دا چې د څه خطرناک غوندې مېلمانه دي پس فوراً هغې پوه شو وایي مه یارېږه ابراهیمه انا رسول ربک موږ ستا د پروردګار استازي یو ارسلنا الی قوم د لوط علیه السلام قوم ته لېږلي شوي یو هلته ورځو هغه هلاکو قوم وله هلاکو قوم لوط علیه السلام به بچ کو او قوم وله هلاکو او دقه ځای کې وبشرناه باسحاق ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ستا زوی به پیدا کېږي د دې بیبي سارې نه ځکه بیبي ساره خفه وه چې د هاجرې زوی و چې د مه ونه شو تا له به الله زوی درکوي نه بوډی هغې دې مخ له څپېړه راښکه لکه ښځې حیرانتیا د وجې نه مخ له لاس راکاږي وایي زما به زوی پیدا کېږي زه خو بوډی وایي زوی به دې هم کېږي او من وراء اسحاق یعقوب زوی به دې هم کېږي نوسۍ به دې هم کېږي ځه لکه مطلب دا چې دا نوسۍ کېږي خو زوی هله زوی به دې په ماشوموالي کې نه مري بالغ کېږي به واده به هم کوي بچي به هم کېږي همغسې وشو الله وله اسحاق علیه السلام ورکړه هلته ورته الله حکم وکړه چې ښه یو کور خو ته اسماعیل په مکه مکرمه کې جوړ کړه بل ته اسحاق دلته په دې شام کې جوړ کړې نو هلته کې ابراهیم علیه السلام د هغه خپل زوی سره ملګری شو او بیت المقدس یې جوړ کړه ور د الله حکمت شام کې په بیت المقدس جوړ کړه هغه بیت المقدس چې د پیغمبرانو ځمکه ده شام پیغمبرانو ځمکه او یا پیغمبران د بیت المقدس په خوا کې اوس هم ښخ دي نن د یهودو په قبضه کې دی اسماعیل علیه السلام دلته وفات شو د 146 کالو په عمر کې او د خپلې مور په خوا کې هماغه حتویم کې څوک وایي د بیت الله خوا کې دی بل ځای دی څوک وایي د حتویم کې دی هغه هم دفن شو قوم کې جرهم قبیله وه اصلي عرب
هغې مسلمانانو ډېره موده پکې صحیح اسلام و بیا وروستو پکې څه لږ ډېر انقلابات راغلل. بهر کیف دا د الله ذوالجلال یو ډېر لوی عظیم جلیل القدر پیغمبر و ابراهیم علیه السلام او ډېر لوی قربانی پرې راغلی. د پیغمبر زندگی ګورې د قربانونو ډکوي. پلار پاتې شو، مور پاتې شو د الله لپاره، وطن پاتې شو، زوی یې لالوم د الله په نوم باندې، ښځه بیابان کې پرېږدمه د الله په نوم باندې، بچې بیابان کې پرېږدم د الله په نوم. سیله وله الله څومره ورکړه. نبی علیه السلام ته چې کلم الله حکم کوي واتبع ملت ابراهیم حنیفا، ای پیغمبره د ابراهیم علیه السلام د دین ګورې تابع شه. دا قوم دی د ابراهیم علیه السلام د دین تابع کا. ابراهیم څوک و؟ الله په قرآن کې صفت کوي حنیفن، سوچه مسلمانو، په حق پابند مسلمان تیر شوی دی، الله صفت کوي. د اسماعیل علیه السلام الله صفت کوي واذکر فی الکتاب اسماعیل. د اسماعیل علیه السلام خبر هم دی خلکو ته وکړه انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. رښتونی سړی اسماعیل علیه السلام د الله رسولو استازی او د رب العالمین پیغمبر و جلیل القدر. نو دا مونږ چې قربانی کوو که نه دا د دغه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام طریقه ده. دا قربانی